کتاب نه او که څوک وو هم نو د یوسف علیه السلام د دې دومره تفصیلي واقعې نه پکې خبردار دا څوک نه و. د ده نه دا تپوس وکړئ هغه کوم نبي و چې زوی نورو زامنو وي ته ورته وکړو او بیا یې ترېنه مصر ته ولېږلو او بیا د هغې په نتیجه کې د هغې نبي سترګې نابینا شول. دا کوم نبي و؟ یعقوب علیه السلام. او دویم دا کوم نبي و چې وروڼو کوی ته ورته وکړو او الله رب العالمین هغه د مصر بادشاہ کو. د دوی مطلب خدا و چې نبی علیه السلام مبارک په پدې باندې خاموش. الله رب العالمین هغه واقعه را ذکر کړله خو د هغې واقعې په ضمن کې الله رب العالمین د اصلاح او د هدایت او د ایمان د هغې تذکره هم وکړله چې قرآن دا چرته داسې د قصو کتاب نه دی چې قصه ګویانې کوي، دا خو د نصیحت او د عبرت کتاب دی. نو بالخصوص د هغې واقعې هغه ګوشې یې ترې نه ښکاره کړلې چې د دوی د سوال جواب پکې هم وشي او د امت دپاره په هغې کې تا قیامت خیر هم وي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. داسې نه ده چې صرف تاسو قصه تپوسله ما درته قصه وکړله، په دې کې ستاسو دپاره نشانې د عبرت دي. ای یهودیانو ستاسو دپاره پکې د عبرت خبرې دي، ای مشرکین مکه و ستاسو دپاره پکې د عبرت خبرې دي. قصه درته هم کومه او منځ کې به پکې د عبرت احکام او مواعظ دا به پکې هم درته چې کوم دی نو بیانوم. نو الله رب العالمین د دې سائلینو یهودیانو او مشرکین مکه د سوال په جواب کې د یوسف علیه السلام دا واقعه دا په بسط او تفصیل سره چې کوم دی نو ګویا کې نازله کړله. دا د دې دپاره چې د نبی علیه السلام نبوت هغه چې کوم دی نو په دې باندې واضح شي. نو الله رب العالمین فرمایي الف لام را، حروف مقطعات د متشابهاتو نه دي، تاسو پکې د متقدمین او متاخرین هغه اقوال هغه مو پکې ویلي دي. الله رب العالمین عالم دی په معنا د دې حروف باندې د جمهورو د هغې مفسرینو رایه دا ده. نبی علیه السلام مبارک ته الله د دې حروف متعلق علم ورکړی دی. البته نبی علیه السلام چاته هغه علم ښکاره کړی نه دی، ځکه د هغې سره د حلال او د حرامو د جایز او د ناجایز سره تعلق نشته، بس دا راز و نیاز دی د الله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ترمنځه چې هر څه علم دی همدقه شانتې دی. فرمایي تلک آیات الکتاب المبین، دغه آیتونه د هغې کتاب دی المبین چې هغه واضح دی. انا انزلناه بېشکه مونږ نازل کړی دی د قرآن حکیم لره. د حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه فرمان به تاسو یاد ساتئ چې شاهي فرامین به کله جاری کېدل او شاهي خطوط، نو په هغې کې به د مرسل او د مرسل الیه تذکره کېدله. نو په دې ځای کې هم الله رب العالمین د مرسل ذکر کوي. انا انزلناه بېشکه مونږ نازل کړی دی د قرآن حکیم لره. قرآنا عربیا مونږ نازل کړی دی د مذکور لره. قرآنا مقروءا، دا کتاب چې کوم دی دا قرآن دی، لوستلی شوی دی، دا لوستلی کیږي. نو په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه زیات لوستنه هغه چې کوم دی نو د دې کتاب کیږي. سره د دې نه چې په شمار کې دا نور خلق په مونږ باندې سیوا دي، لکه 8 ارب انسانان دي، نو 6 ارب په دې کې غیر مسلمه دي او دا 2 ارب سکم دا په دې کې صرف څه دي؟ دا مسلمانان دي. خو د هغې باوجود د ټولو نه زیات چې د کوم کتاب تلاوت کیږي نو هغه څه دی؟ دی موسٹ ریسایټډ بک. اوس هم تاسو وګورئ نو دا چې کوم دی نو هغه انسایکلوپیډیا اف برټانیکا هغې دا واضح کړي دي چې د ټولو نه زیات کوم کتاب هغه مطالعه کیږي تلاوت کیږي هغه قرآن حکیم دی. یعنی غیرو خلقو هغوی هم چې کوم دی نو دا تسلیم کړي د دائرة المعارف البریطانیه، هغې چې کوم دی نو ګویا کې دا لیکلي دي
چې د ټولو نه زیات لوستونکی کتاب دا قرآن حکیم دی. نو قرآنن پته ولګېدله چې د دې کتاب تلاوت هم مقصود دی، د دې وجنه دې ته نوم هم د قرآن ورکړلو. ځکه قرآن دا خو د الف او نون مزیدتان سره معنا چې کم دی نو ګویا کې زیات لوستلی کیدونکی کتاب. پته ولګېدله چې د دې کتاب قرائت دا ځان له مقصود دی. دا کوم خلق چې اعتراض کوي چې په صرف قرائت کې چې کم دی نو څه فایده نشته دی، نو د قرآن خو نوم قرآن د دې وجه نه دی چې د دې تلاوت او د دې لوسته نه کیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو کله کله په یو څیز باندې چې نوم کېښودلی شي دا د هغې اعظم المقاصد طرف ته اشاره وي، لکه انسان ته چې الله خلیفه ووي. نو اوس دی خو به نور هم ډېر کارونه کوي، خو د ده په کارونو کې اهم کار چونکې خلافت دی، نو انی جاعل فی الارض خلیفه، الله رب العالمین دغه کار طرف ته اشاره وکړله. نو دې کتاب ته چې الله د قرآن نوم ورکو، نو دې خبرې طرف ته الله اشاره وکړله چې د ټولو نه زیات چې کم دی نو ګویا کې اهم کار هغه د دې کتاب لوستل دی او تلاوت کول دی. نو تلاوت د قرآن بې معنا او بې مقصوده دا نه دی. تاسو پوه شولې؟ نو فرمایي انا انزلناه، بېشکه مونږ نازل کړی دی دغې کتاب لره قرآنا مقروءا، دا لوستلی شوی دی، او عربیا دا عربي دی. د عربی ژبې انتخاب الله ولې وکړو؟ د دې یو څو وجوهات دي. یو خو عربي ژبه ډېره زیاته فصیحه ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ د یو لفظ دپاره چې کم دی نو ګویا کې سل معانی وي، د یو معنا دپاره سل الفاظ وي. تاسو ته کله کله زه ووایم که نه؟ نو د یو لفظ ډېرې معانی وي، د یو معنا دپاره ډېر الفاظ وي، او هغې کې باریک باریک فرقونه، معمولی فرق. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ لکه غوایت او ضلالت مې درته ویلو که نه؟ نو دقه رنګې د هر یو لفظ چې کم دی نو ګویا کې د هغې په معنا کې مختلف چې کم دی نو ګویا کې حکمتونه او رازونه پراته وي. یو خو دا وجه ده، او دویمه دا وجه ده چې مخاطبین چونکې عرب دي، او مادری زبان داسې څیز دی چې په دې کې تعلیم او تربیت ډېر کامیاب وي. لکه پښتون ته چې په پښتو ژبه کې څه وښایې دی یې ښه زده کولی شي په نسبت د دې چې دته ته په اردو کې یا په انګلیش کې انګلیش میډیم هغه تعلیمات ورته ورکړې. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دی په دې پښتو باندې ډېر ښه راځي ځکه مادری زبان دی. مخاطبین عرب دي. نو مخاطبین ولې عرب دي؟ اول مخاطبین د اسلام دا ولې عرب دي؟ د دې وجوهات هم تاسو زده کړئ. د هغې وجه دا ده چې عرب چونکې په هغې کې خو د ټولو نه مرکزي ځای مکه مکرمه وه، ځکه بیت الله پکې جوړو، او مکه مکرمه وادن غیر ذي زرع ده، فصلونه نشته، ګیاګانې نشته، میوې نشته، شړه دشته ځمکه ده. اوس پکې چې کم دی نو تیل او ګیس او دا څیزونه راووتل، مخکې خو دا نه و. نو د خلقو ګذران دا په تجارت باندې، او تاجر چې وي دی په یو ځای نه کینی، دی سیار وي. دی به نن روان شي نو شام ته به لاړ شي، نو سبا به روان شي نو بل ځای ته به بل ځای سامان اوسي، نو بل ورځ به روان شي نو د امپورټ او د ایکسپورټ کار به کوي. د یو ملک نه به بل ملک ته څیز منتقل کي، او د بل نه به بل ملک ته څیز منتقل کي. د تاجرانو خو کار دقه دی که نه؟ دا سیار قوم و سیار ګرځېدونکي. الله رب العالمین چونکې د قرآن کریم دعوت پوره دنیا ته رسو، داسې یو قوم ورله پکارو چې هغه سیار وي، او د تجارتي سفرونو سره سره هغه د دین د دعوت ذریعه وګرځي. د هغې دپاره د عربو نه علاوه بل بهتر قوم نه و. نو الله رب العالمین د هغې انتخاب وکړو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو ډېر ملکونه داسې دي چې هغه د عربو د تجارتي چې کم دی نو ګویا کې اسفارو د برکته هغه مسلمانان شوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ ابن بطوطه یو کتاب لیکلی دی، تحفة النظار فی غرائب الاسفار وعجائب الامصار. ابن بطوطه مشهور سیاح دی، دا ډېر ګرځېدونکی زما ورور و، چېرته په یو ځای ډوډۍ نه خوړله. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دایمي ابن السبیلو. نو هغه د دې مالدیپ متعلق لیکلي چې دا مالدیپ په
1300 جزایرو باندې تقریبا مشتمل وطن دی. 1300 جزیرې دي په دې کې تقریبا 200 جزیرې داسې دي په هغې خلق آباد دی او دا باقي جزایر چې دي نو دا غیر آباد دي، په دې کې څوک نشته، شړې دشتې ځنګلې دي او حیوانات دي او څه دي او څه دي. نو هغه په خپله لیکلي دي وایي د دې پوره ریاست د اسلام سبب دا یو عربي تاجر جوړ شوی دی. هغه څنګه په دې پوره چې کوم دی نو علاقه باندې یو خوف مسلطو، یو وهم د دې په دې زړونو باندې د پاسه پروتو، او هغه داو چې دلته یو پیری دی، یو بلا ده، او هغه پیری یا هغه بلا هغه چې کوم دی نو زمونږ ډېر بدخوا دی. نو دوی به په هره میاشت کې هغې پیري ته په کالو کې ډکه یو جینۍ دا به ورته د سمندر په غاړه باندې په بتخانه کې کېنوله. سار چې به دوی راغلل هغه به مړه وه، یا د یرې د وجې نه یا د هر څه د وجې نه. دوی دا ګمانو چې دا د دغې پیري خوراک دی، نو د هغې دپاره به یې خسڼی ویشتلو په قومونو کې، قوم به خسڼی وویشتلو په خاندانونو کې، خاندان به خسڼی وویشتلو په کورونو کې. نو چې د چا به راوختلو بس هغې به ورته یوه پیغله چې کوم دی نو دا قرباني کوله. نو دا عربي تاجر شیخ ابوبکر بربری رحمت الله علیه د حافظ قرآن دی راغلی او د کپړې د تجارت لپاره مالدیو ته. نو کوم ځای کې چې شپه وه هغې ځای کې د کور نه د جړه آواز راغی. د دروازه وډبوله، زه خو مسافر یم خو که زه مو څه مدد کولی شم. بوډۍ زنانه ورته ووي زویه ته زموږ هېڅ امداد نشي کولی. ده ورته یې مسله څه ده؟ وی زما زامن نشته دی او یوه لور مې ده صرف، او زما خسڼی راختلی دی، سبا له به زما دا لور دا به دوی چې کوم دی نو قرباني کوي. هغه ورته وي څه شي خسڼی راختلی؟ وی دغه شانتې زمونږ په دې علاقه یو بلا مسلط ته یو پیری دی او هره میاشت کې هغه زمونږ نه قرباني غواړي د یوې یوې ماشومې. ده ورته وي دا ستاسو وهم دی؟ هغې وی نه څنګه وهم دی، ټول ریاست په خوف کې مبتلا وي، بیا ټوله میاشت را باندې بده تېرېږي. ده ورته ووی چې زه د دې په ځای به زه ځم. ورته مېلمه سړی سبا له به بیا د خاندان خلق په موږ باندې دعوې کوي، سړی مو راله وژلی. وی نه، زما د مرګ او د ژوند فیصلې د الله په لاس کې دي، او زه د داسې کتاب حافظ یم چې هغه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه ورته د مخې نه چې کوم دی نو څه شیطاني او جني قوتونه راتللی شي او نه د شاته نه. ټیک ته صحیح ده چې ته قرباني ورکې. نو دی روان شو. ځای چېرته دی؟ ځای ورته وښودلو، هغه ساحل سمندر باندې فلانکۍ بتخانې ته به تلل غواړي. دی لاړ شو هلته. دی په خپله وایي د سحر د نږدې وخته داسې یو غټه بحري بیړۍ را روانه وه. زه ما ګمان داسې وکړو چې شاید چې همدقه جن وي او په دې شکل کې را روان وي. ما د قرآن کریم تلاوت شروع. بیړۍ چې به څومره را نږدې کېدله ما به تلاوت تیزه چې زما دا تلاوت د جن ته ور ورسېږي، او چې څومره به ما ته را نږدې کېدو دومره دا بیړۍ وړه کېده وړه کېده وړه کېده چې ډېره را نږدې شول. یو غړوپ یې وکړو او داسې د شعلې په شکل کې پاس اسمان طرف ته روان شول. بس زه پوه شوم چې الله نجات ورکو دې قوم ته، دې خلقو ته. سهر بوډۍ راله چې وایي کتل زه روغ رمټ وم، حشاش بشاش ژوندی. حیرانه شوله، چغې کړلې، خلقو ته یې ووي. خلق راغونډ شو، بادشاه ته خبره ورسېدله. بادشاه زه راوغوښتلم، دا ته په کم دین باندې؟ ما ورته اسلام. کوم کتاب دې زده دی؟ قرآن. ښه، دومره ښکلی کتاب او دومره ښکلی دین شته دی؟ ورته وایي چې ولې نشته دی؟ وایي چې ښځه یو میاشت تا ته انتظار کوو، او کوم میاشت بعد یو ځلې بیا تا چې کوم دی نو زمونږ د علاقه د دقې بلا نه خلاصه کړله، مونږ ټول په ټوله اسلام قبلو. میاشت تېره شوله، چې کله هغه شپه بیا راغله، وایي زه بیا لاړم هم اقې ځای ته. دې پیرې له بادشاه او وزیران ټول په ټوله چې کوم دی نو منتظر دي. د سحر په وخت کې د هغې څیز بیا چې کوم دی نو امکانات ښکاره شو، خو دې ځله بلکل اډو د ټینګې نو ما چې څنګه د قرآن کریم تلاوت شروع کړو څیز پناه شو. بادشاه سلامت سار په خپله باندې چې خبر شو چې سړی خو په خپله هم بچ دی، مونږ یې هم د لوی مصیبت نه بچ کړو، نو راغی او سره د خپلو وزیرانو نه، او په ډېر لوی اعزاز او اکرام کې زه شاهي محل ته بوستلم
او الته د مالدیپ بادشاه په خپل باندې هم کلمه وویله، وزیرانو هم کلمه وویله، ټول قام یې راغونډ کو، ټولو په ټولو اسلام قبول کو او بیا اعلان وکړو چې د دې بتخانو نه دا بوتان پړ مخې ورتاو کړي، دا خو هېڅ د ښې نه دي، او چې دا په کوم ځای کې بتخانه ده هلته مسجد جوړ کړئ او هلته چې کوم دی نو د الله اکبر اذانونه شروع شو. نو د یو عربي تاجر د برکته مالدیپ ټول په ټوله ریاست هغوی چې کوم دی نو اسلام قبول کو. دغه شانتې ملیشیا عرب تاجر تلیو او هغوی هلته چې کوم دی نو دغه سره سره د تجارت سره سره د دعوت چې کوم دی نو ورکو. ډېر داسې ملکونه ریاستونه دي. نو عرب اول مخاطبین ځکه شو چې دا سیار قوم و، جفاکش او محنتي قوم و او سفرې به یې کولې. نور ډېر خاصیات په دې کې چې کوم دی نو ګویا کې دا الله پیدا کړي دي. د دې وجې نه الله رب العالمین اول مخاطبین دا عرب جوړ کړل او ژبه چې کوم دی نو د وحي دا یې عربي جوړه کړله. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله باندې هم عربي. د دې وجې نه خو فرمایي احب العرب لثلاث لانی عربي وقرآن عربي ولسان اهل الجنة عربي. نو فرمایي انا انزلناه بشک مونږ نازل کړی دی مذکور لرا قرآنا لوستلی شوی عربیا په عربی ژبه کې لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو پوهه شئ لعلکم تفهمون. په عربی کې مې د دې دپاره نازل کړی دی چې تاسو په دې باندې مورنۍ ژبه کې تعلیم دا قرآن بنیاد وګرځو. مورنۍ ژبه کې تعلیم افهام او تفهیم چې په مورنۍ ژبه کې څومره کیږي دا په باقیو ژبو کې نه کیږي. کومو قومونو چې ترقي کړې ده هغوی په مورنۍ ژبه کې چې کوم دی نو تعلیمونه ورکړي دي. دا خو زمونږ او ستاسو ذهني غلامان دي چې د انګریزۍ یو دوه الفاظ ووایي. زه چې کله په تقریر کې چېرته یو لفظ نیم داسې د انګریزۍ استعمال کم خلک په خپل منځ کې ګورېږي دا مولي صاحب هم تعلیم یافته دی، دته اوس غټ تعلیم د انګریزۍ دا یو څو الفاظ ښکارېږي. یعنې قرآن ته تعلیم نه وی، حدیث ته تعلیم نه وی، فقه ته تعلیم نه وی، په هغې سره زه تعلیم یافته نه یم او چې ډي او جي ډاګ او سی ای ټیکټ راله راغی نو بس زه غټ تعلیم یافته شوم. پوه شولې په خبره؟ دا د غلام قومونو چې کوم دی نو نشاني ده. د انګلیش میډیم او د اردو میډیم نه ټیک ټاک چې کوم دی نو په مادري زبان کې هغې کې تعلیم ور. د دې ځای نه چې دا چین ته زمونږ کم سټوډنټان لاړ شي نو دوی هلته په انګریزۍ کې ګورې میډیکل نه زده کوي، یو کال ورته چاینیز لینګویج کوي. پوه شولې په خبره باندې؟ نو روس ته څوک لاړ شي رشین لینګویج ورته کوي. هر قوم په خپله خپله ژبه کې چې کوم دی نو هغه دغه کوي. او زمونږ او ستاسو دا قوم بس دا په دوی باندې ډېر غټ یو لوی مرض مسلط دی چې انګریزي دله رتله نو بس تعرفن مولای، او چې انګریزي دله نه رتله بس تاړو تعلیم دا نشته دی. دا بهر دنیا دا چې څومره غټ غټ ملکونه دي دا چاینیز پریزیډنټ دی دی چې کله تقریر کې دی په انګلیش کې نه کوي، دی په چاینیز کې کوي. رشین دی هغه په رشین کې کوي. ترکش دی دا طیب اردوګان دی په خپل ژبه کې تقریر کوي. ټرانسلیټر یې راوتي دي خلک د تیزان بیا ترجمه کوي که نه. پوه شولې په خبره؟ دې تکلفاتو ته چې کوم دی نو ګویا کې ضرورت نشته دی، خو بس زمونږ غلام قوم دی. نو فرمایي لعلکم تعقلون د دې دپاره چې تاسو پوهه شئ. نحن نقص علیک احسن القصص بشک مونږ بیانو پتا باندې ای حبیب هغه بهتر د قصصونه، بهتر واقعات هغه چې کوم دی نو تا ته احسن القصص په دې قصصو کې چې څومره بهتر دي په اعتبار د عاقبت او د انجام او د وعظ او د نصیحت سره هغه درته چې کوم دی نو ګویا کې بیانو. بما اوحینا الیک هذا القرآن په سبب د دې سره چې مونږ وحی کړی د تا ته دا قرآن کریم. وان كنت من قبله لمن الغافلین اگر کو ته وی من قبله مخکې د دې نه من قبل نزوله اگر کو ته مخکې د نزول د دې کتاب نه په خپله باندې لمن الغافلین خامخا د بې خبرو نه وې. تا ته په خپله باندې د دې اطلاع نه وه. د یوسف علیه السلام د دې قصې د بست او تفصیل نه ته په خپله باندې نه وې خبر. دا خو د وحي برکت دی. ګورئ په ضمن کې الله پکې اثبات د نبوت او اثبات د رسالت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا ورسره پکې وکړو. اذ قال یوسف لابیه یاد که هغه وخت چې وویل یوسف علیه السلام لابیه پلار خپل ته یا ابتی ای داجی ای بابا جان انی رأیت 11 کوکبا بشک ما لیدلی دی 11 ستوري والشمس والقمر او
سپوږمۍ انور لرا او سپوږمۍ لرا رأیتهم ما لیدلي دي دوی لی ساجدین ساجدین لی ما ته سجده کوونکي. د دې نه مخکې چې کوم سوره هود تیر شو، په هغې سوره هود کې تاسو چې کوم دی نو د ابراهیم علیه السلام متعلق چې کله واقعه بیانوله، نو په هغې کې تاسو ویلي چې بشرناه باسحاق او وبارکنا علیه وعلى اسحاق ومن ذریتهما محسن. نو ومن ذریتهما محسن د یعقوب علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین زیره ورکو چې د حضرت ساره نه بستا بچی کی نوم به یې اسحاق بی، او بیا به دې له الله دومره ژوند ورکوي چې د اسحاق علیه السلام د بطن نه به الله یو بل نبی پیدا کوي چې هغه به څوک وي؟ یعقوب علیه السلام وي. تاسو پوه شولئ؟ نو ومن ذریتهما محسن، بیا د دې دواړو د اولاد نه به داسې نیکوکار خلق الله پیدا کوي. نو د دې دواړو په اولاد کې تاسو پوه شولئ په خبره باندې هغه یوسف علیه السلام دی. نو آلته ضمنن کنایتن اشاره وشول ومن ذریتهما محسن. نو دلته د یوسف علیه السلام د هغې چې کوم دی نو ګویا کې دا پوره تفصیلي واقعه الله رب العالمین د یوسف علیه السلام د احسان ذکر کړل چې دا څنګه محسن و، دا څنګه نیکوکار و. نو ګوره ربط د دې صورت د هغې ماقبل صورت سره دا به تاسو چې کوم دی نو هلته ورله الله د نیکانو ذکر وکړو، دلته ورله اوس د نوسي ذکر کوي. نو یوسف علیه السلام دا نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی و. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي د صحیح مسلم شریف روایت دی چې یوسف کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. تاسو پوه شولئ په خبره باندې کنه؟ پلار چې کوم دی نو ګویا کې د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام هغه نبی و کریم، د هغه پلار اسحاق علیه السلام دا نبی و کریم، د هغه پلار ابراهیم علیه السلام دا نبی و. نو پلار یې نبی، نیکه یې نبی، ور نیکه قر نیکه دا یې چې کوم دی نو ګویا کې نبی. تاسو پوه دا د انبیاء کرامو چې کوم دی نو ګویا کې د صلحاو یو سلسله او یو تسلسل دی. یوسف علیه السلام دوه میندې وې، یوه یې خپله مور وه، دویم یې میرنه مور وه. میرنه مور د هغې نه چې کوم دی نو ګویا کې یعقوب علیه السلام ته الله رب العالمین 10 بچي دا ورته چې کوم دی نو ګویا کې ورکړي، 10 زامن. او بیا د خپل مور نه د یوسف علیه السلام یو ورور و چې هغه بنیامین دی. نو گویا کې دا ټوټل د یعقوب علیه السلام 12 زامن شو. خپل مور د یوسف علیه السلام هغه چې کوم دی نو گویا کې راحیل و. میرنه مور دای چې کوم دی نو لیا بنت لیان و. نو یوسف علیه السلام هغه خوب اینی، او خوب کې داسې یو کیفیت اینی چې 11 ستوري دي، ورسره نور دی او سپوږمۍ ده، او دا 11 واړه ستوري دا ماته چې کوم دی نو ګویا کې په سجده باندې دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د دې خوب تعبیر داسې و چې دا زما 11 واړه رونه او زما دا پلار او دا مور، شمس نه به پلار او قمر نه به مور، دا چې کوم دی نو ګویا کې دا به بالآخر الله رب العالمین ما ته چې کوم دی نو ګویا کې فرمان بردار کوي، زما بادشاهي
زما عزت دا به ټول په ټوله چې کوم دی نو ګویا کې په خپله باندې تسلیموي 11 واړه رونه او ورسره مور او پلار. خوب دا په 3 قسمه دی. یو د ورځې چې کوم سړی څه وویني څه وکي د شپې هغه کیفیت، لکه د ورځې د کرونده کړې ده، د شپې په غوانو پسې شاته روان دی. پوه شولې په خبره باندې؟ او غوان ولا په خوب کې چې کوم دی نو لته ورکي، نو دی په دې خوب کې چې کوم دی نو یو غټ ټوپ ووایي. دا حدیث النفس دی. بس د ورځې چې دا کوم څیزونه وو بس هم اقا حدیث مبارک کې راغلی دی. د خوب یو دا قسم دی. دویم قسم د خوب دی تسویل الشیطان. دا هغه کیفیت دی چې کله شیطان سړي ته ډراونا خوابونه دا چې کوم دی نو راولي، په خوب کې سړی ویریږي او کمره ورغړېدم او دا وشو او هغه وشو، داسې ډراونا غوندې خوبونه. د دې دواړو خوبونو ذکر تذکره چاته کول نه دي پکار. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دریم قسم خوب هغه دی چې هغې کې الله رب العالمین څه غیبي اشارات د خپل بنده دپاره کېښودلي. چونکې دا مونږ او تاسو چې په کوم عالم کې پاتې کېږو دا عالم دنیا دی. یو عالم بل دی چې هغې ته عالم مثال ویلی شي. په عالم مثال کې د هر یو څیز دپاره الله رب العالمین ځان ځانله صور او اشکال او جواهر دا چې کوم دی نو مقرر کړي دي. نو د هغې متعلق چې کوم دی نو ګویا کې انسان ته په خوب کې بعضې څیزونه دا ورته رامخې ته شي. د هغې سره د انسان د چا سره رزق تړلی وي، د چا سره د عهده تړلی وي، د چا سره د منصب تړلی وي، د بعضې خوبونو سره. دا د هر چا خوب چې کوم دی نو رښتیا کېدلی شي. د نیکانو خوب هم رښتیا کېدلی شي او د بدانو خوب هم رښتیا کېدلی شي. لکه د یو کافر بادشاه خوب، انی ارى 7 بقرات ثمان يأكلهن 7 حجاف و7 سنبلات. وروستو را روان دی کنه. دا د ملک المصر خوب دی کنه. نو خو مسلمان نه دی. نو د هغې باوجود چې کوم دی نو ګویا کې هغه خوب هغه رښتیا دی. په هغې کې چې کوم دی نو 9 کالو آباد سالۍ طرف ته اشاره ده، په دې سربو غواګانو کې او په دې وچو ټپو غواګانو کې خشک سالۍ طرف ته اشاره ده. اوس د خشک سالۍ نه تعبیر په ټپې غوا سره کول او د آباد سالۍ نه تعبیر په سربې غوا سره کول. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دا هغه خلق کولی شي چې څوک په علم التعبیر باندې پوهیږي. نو داسې قسم خوبونه چې سنجیده خوبونه وي نو بالکل دا سنجیده اخیستل پکار دي، دا سیریس اخیستل پکار دي. خو د دې ذکر تذکره به هر چاته نه کوي. لا تحدث به لبیبا لا تحدث به الا لبیبا او حبیبا. خوب به 2 قسمه خلقو ته بیانې. نمبر 1 څوک چې په علم الرؤیا باندې خبردار وي. تعبیر چې کوم دی نو ګویا کې د خوبونو دا کولی شي، تعبیر الرؤیا. او دویم چې دا سړی ستا خیرخوا هم وي. اوس کو دی په تعبیر باندې پوهیږي خو ستا خیرخوا نه دی، ستا بدخوا دی. نو ستا هغه معلق تدبیر چې کوم د دې خوب، ستا هغه معلق تقدیر کوم چې د دې خوب د تعبیر سره الله تړلی دی، نو کو چا درله غلط تعبیر وباسو، تاسو پوه شولې په خبره باندې، نو هغه کار به هم اقه شانتې واقع کېږي. نو چې ستا بدخوا وي او ته ورته خوب بیان کې او هغه تاله غلط تعبیر را وباسي نو واقع کېږي به هم اقه شانتې. د دې وجې نه حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تحدث به الا لبیبا او حبیبا. هغې سړي ته صرف وایي چې یو خو په تعبیر الرؤیا باندې عالم وي او دویم ستا خیرخوا وي. چا کې چې دا 2 صفته نه وي نو هغه ته به د خوب ذکر تذکره نه کوي. تاسو پوه شولې؟ د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات خوب دا د نبوت 46مه برخه ده، یعنی دا د وحی یو حصه ده.
بذریعه الهام و القاء فی القلب، بذریعه رؤیای صادقه، الله رب العالمین خپل انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات ته نشاندهی کوي او رهنمایي کوي. دا شپږ څلوېښتمه حصه د نبوت څنګه ده؟ نو تاسو په دې ځان پوه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 30 کاله پورې وحی نازلېدله. څو کالو پورې؟ 23 سال پورې قرآن کریم نجمن راتللو، وحی لږه لږه راتلله. وړاندې شپږ میاشتې حدیث مبارک کې راځي چې دا صرف او صرف ماته رؤیای صادقه راتلل. نو د یو کال کې چې 2 ششماهي شي، نو په 23 سال کې 100 ششماهي شو، 46 شو. 100 ششماهي شو، 46 شو. او په هغه 46 ششماهیو کې وړاندې ششماهي دا نبی علیه السلام ته رؤیای صادقه راتلل. نو دا د پوره نبوت د دورانیه سویمه حصه شوله، 46 حصه شوله. په دې خبره باندې پوه شولې؟ د دې وجه نه چې کم دی نو ګویا کې حدیث مبارک کې راغلل چې د انبیاءو چې کم دی نو رؤیا دا شپږ څلوېښتمه حصه وي د چا نه؟ د نبوت نه. یعنی په هغې باندې عمل کول لازم وي. یوسف علیه السلام ته دې وخت کې نبوت نه و میلاو، لا ماشوم دی. تاسو په دې مسله باندې ورسېدلې؟ البته پر روان وخت کې به نبی جوړیږي او د یو نبی فرزند دی. نو د صالحینو د اولیاء او خلق خوبونه دا هم چې کم دی نو ګویا کې مبشرات وي، او دې کې هم د دوی دپاره چې کم دی نو ګویا کې ډېره لویه تسلي پرته وي. په دې خوب کې یوسف علیه السلام دپاره دا بشارت او دا زیری دی چې تا ته به الله یو څو انعامات درکوي. یو خدا چې دا ستا رونه کو ستا خلاف څه تدبیر جوړوي نو ته به په دې خفه کېږې نه. لتنبئنهم بامرهم هذا، الله ورله په زړه کې دا خبره ورواچوله. وحي خو لا نه راتلله ځکه نبوت لا نه دی میلاو، خو القاء فی القلب ورله الله وکړله چې د دې دا ټول مکر فریب به یو نه یو ورځ ته دوی ته مخې ته دقه شانتې په نوړی باندې ږدې. ته به ملک المصر یې، بادشاه مصر به دوی به تا ته راغلي ستا نه به سوال کوي او تا ته به وایي چې انک لانت یوسف، ته خو یوسف نه یې. نو ته به ورته بیا هغه خبره چې کم دی نو دا به ورته بیا ته را یادې. نو یو خو به ته حوصله به نه بایلې، او دویم دا ورته چې کم دی نو ګویا کې الله رب العالمین په ایډوانس کې خوشخبری ورکړي چې تا ته به نبوت ملاوي. دریم ورته چې کم دی نو ګویا کې الله رب العالمین خوشخبری ورکړي چې تا ته به د تأویل الاحادیث د خبرو ګر او طریقه، کومه خبره د چا په مخ کې په کوم ځای کې ویل پکار دي. تأویل الاحادیث تا ته به دا چې کم دی نو ګویا کې علم دا به تا ته ملاویږي. یا تأویل الاحادیث نه مراد تعبیر الرؤیا ده. تا ته به د تعبیر الرؤیا چې کم دی نو ګویا کې علم دا به درته درکولی کېږي. نو یوسف علیه السلام خپل پلار ته واقعه ذکر کړه ده. اوس پلار یې چونکې نبی دی نو لبیب شو، او په زوی خفه کېدونکی دی نو حبیب شو. نو داسې کس ته خپل خوب بیانول څه دي؟ دا ښه خبره ده. نو خپل پلار ته وایي دا جي پیغام یې داسې خوب لیدلی دی، 11 ستوري انور او سپوږمۍ ټول راته په سجده باندې دي. پلار یې خو پوه شو نبی دی. نو هغه ورته وایي زویه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ګوره دې وروڼو ته دا خوب چېرته بیان نه کړي، ځکه هغوی به هم د دې په تعبیر باندې پوه شي. نو اوس هم ستا چې کم دی نو ګویا کې په تا باندې حسد کوي، او بیا خو به ستا خلاف لوی لوی کندې وکني او لوی لوی منصوبې به درته جوړې کړي. نو ګوره دا چل چرته ونه کې ښه. دې نه یو خبره بله معلومه شوله، د چا یو کمی ښکاره کول د دې دپاره چې د شر نه خلق بد شي. دې ته غیبت نه ویلی کېږي. یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وایي چې دې وروڼو ته دا خوب مه بیانوه، بیا به ستا خلاف مکر او تدبیر جوړ کړي. نو د یو کس د شر نه چې کم دی نو خپل مسلمان رور بچ کول، لکه مثلا یو ګاډي ته جیب کوتره راوختلو،
او تا سره ناس خوا کې ملګری دی هغه ته غلی غوندې وي چې په دې جیب دې پام کوه دا سړی ګوره جیب کوتره دی دا په غیبت کې نه داخلیږي تاسو پوه شولې په خبره باندې ځکه ته د د شر نه چې کم دی نو د خپل مسلمان رور بچ کول غواړي تاسو پوه شولې په خبره باندې نو فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض نو د فساد فی الارض نه خلق منع کول دا غي د پاره چاته حفاظتي تدابیر خودل دا په غیبت کې داخله نه دی غلط حاکم دی حکمران دی او ته امت پوهه کې چې ګوره لکه دا سړی ګوره مشر نه کوي د دې ملک دا نقصان وکړو د دین یې دا نقصان وکړو دا هم په غیبت کې داخله نه دی تاسو پوه شولې په خبره باندې د چا د شر نه مسلمان بچ کولو د پاره چې کم دی نو ګویا کې د هغه کمی ښکاره کول دا په غیبت کې داخله نه دی نو به هر حال فرمایي قال اویل یعقوب علیه السلام یا بنیا ای زوی زما لا تقصص رؤیاک ما بیان و خوب خپل علی اخوتک پرونو خپل باندې فیکیدو لک کیدا پس دی به تدبیر جوړ کی تا د پاره تدبیر فیکیدو لک کیدا فی الهلاک ستا د پاره بچ کم دینو دوی په هلاکت کې څه تدبیر بدر ل جوړ کی ان الشیطان للانسان عدو مبین بشک شیطان د انسان د پاره دشمن ښکار دی نو شیطان بچ کم دینو د دوی سره ملاتړ شي او ستا خلاف به ورته صدا سے خطرناک غوندې تدبیر دا به ورته وښایي وکذلک یجتبیک ربک هم دقه رنګې به غوره کوي تعالی ربک رب ستا ویعلمک او تعلیم به درکوي تا ته من تأویل الاحادیث د تأویل د احادیثونه تا ته به الله رب العالمین چې کم دی نو تا به غوره کوي یجتبیک ربک بالنبوة الله رب العالمین به درله نبوت درکوي او دویمه خبره ويعلمك من تأویل الاحاديث او تعلیم بدر کی تا ته د تأویل د خبرونه د تأویل الاحاديث دو معنی می تاسو ته ویلې تاسو پوښلې د خبرو کولو طریقه تأویل الاحاديث نو چې کومه خبره داغه انجام بخره وزي کومه خبره په کوم وخت کې د چا د مخ کې چې کم دینو کول پکار دي نو حضرت شاه عبد العزيز محدث دهلوی رحمت الله علیه به فرمایل چې خطیب هغه ته ویل کیږي چې د په دې خبر وي چې کومه خبره په کوم وخت کې د چا په مخ کې کول مناسب دي نو چې په دغه دریو اصول باندې مبني خبره وي نو هغه اثر خامخا لري اوس بعضې خبره په بعضې وخت کې کول مناسبه نه وي نو تاسو ته به اوس مخکې ته راشي زه به تاسو ته تأویل الاحادیث د هغې به درته مختلف چې کوم دی نو دغه دا به زه تاسو ته وښیم نظایر به درته وښیم د یوسف علیه السلام په دې حکایاتو کې بعضې وخت کې به یوسف علیه السلام ضروري خبرې هغه به نه کوي بعضې وخت کې به چې کوم دی نو یوه خبرې د هغې به تذکره وکړي نو گویا کې دا هم یو لویه خبره ده چې خطیب ته دا اندازه وشي چې کومه خبره په کوم وخت کې د چا د وړاندې کول دا مناسب دي ویتم نعمته علیک او پوره بکې نعمت خپل پتا باندې او د تأویل الاحادیث نه دویم معنا مونږ څه شی کړی وه تعبیر الرؤیا هم ترنه کړی وه څه شی هم ترنه کړی وه تعبیر الرؤیا نو تأویل به په معنا د تعبیر سره شي او د احادیثو نه به مراد چې کوم دی نو ګویا کې رؤیا شي نو ویتم نعمته علیک او پوره کې نعمت خپل پتا باندې خپل نعمت چې کوم دی نو ګویا کې دا به الله رب العالمین پوره کوي نعمت به الله څنګه پوره کوي هغه آخر کې چې کله یعقوب علیه السلام زامن په اخیری پیره باندې چې کوم دی نو لاړل او حالات معلوم کړل او حقیقت الحال ورته معلوم شو چې زمونږ ورور خو د مصر بادشاه جوړ شوی دی او واپس راغلل پلار ترنه تپوس وکړو یوسف علیه السلام په څه حال باندې ویجی هغه خو د مصر بادشاه جوړ شوی دی نو یعقوب علیه السلام اویل حدیث مبارک کې راځي الان تمت النعمت بس اوس د الله رب العالمین هغه نعمت چې کوم هغه څه شو هغه پوره شو نیک او صالح انسان په لاس باندې چې الله رب العالمین عادلانه نظام نافذ کی دې ته اتمام نعمت ویل کی څه ورته ویل کی قرآن کریم کې چې الله رب العالمین فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی نو اکملت لكم دینکم نه مراد احکام شرعیه دي الله رب العالمین
احکام شرعیه کامل کړل، څه پکې پاتې نه دي. او واتممت علیکم نعمتی نه مراد د هغې انفاظ او د هغې تنفیذ دی. نو الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وفرمایل چې خپل نعمت مې په تاسو باندې تام کو، معنا دا چې یو عادلانه نظام د اسلام دا مې ستاسو په لاس باندې په ځمکه باندې نافذ کو. تاسو پوه شولې؟ نو اکمال دین او اتمام نعمت. د دې وجه نه د اکمال دین د دین تعلق چونکې د عبادو سره دی، نو الله رب العالمین نسبت هغې ته کړی الیوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دین. او بیا چونکې د اتمام نعمت دا د الله د طرف نه ډیر لوی احسان دی چې په کومه خوره باندې د الله رب العالمین نظام نافذ شي، نو د هغې نسبت الله خپل ځان ته وکړو اتممت علیکم نعمتي، خپل نعمت مې په تاسو باندې چې کوم دی نو تام کو. نو اکمال دین تاسو به د دې نه تعبیر وکئ په تکمیل د شریعت سره، او اتمام نعمت د هغې نه به تعبیر وکئ په تنفیذ د شریعت سره. نو تکمیل د شریعت او تنفیذ د شریعت دا دواړه مو زده کړل، زده مو کړل، شاباس، دا به یاد ساتئ. پاکستان د دې دویم نعمت نه الله محرومه ساتلی دی. اتمام د نعمت د باری تعالی په پاکستانیانو نشته، د دې وجه نه خو کړیږي او په تکلیف کیږي او زوریږي. نو ویتم نعمته علیک باعطاء الملک، نو تا ته به الله رب العالمین د ملک مصر څه درکوي؟ بادشاهي درکوي. نو ویتم نعمته علیک. نو ګوره ایڈوانس کې دا ټولې پیشن ګویانې راغلې. نمبر 1 نبوت به الله درکوي، نمبر 2 تعویل الاحادیث به الله درکوي، او نمبر 3 تا باندې به چې کم دی نو الله رب العالمین دا نعمت تامی. او یوازې پتا نه وعلى آل یعقوب، او په آل د یعقوب علیه الصلاة والسلام باندې. نو چې ته بادشاه شې نو ستا سره به یوازې ستا مزي نه وي، د یعقوب علیه السلام د دې باقیو بچو کوم چې ستا بدخوا دي دوی به در سره هم په مزو کې وي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ وایي به که نه چې بهي زه خو د صاحب رور یم، برید په به کې تا وایي که نه؟ او که نه خامخا. نو فرمایي وعلى آل یعقوب، او په آل د یعقوب علیه الصلاة والسلام باندې کما اتمها علی ابویک، لکه څرنګه چې پوره کړی الله رب العالمین دغه نعمت علی ابویک ستا په دوو نیکانو باندې من قبل مخکې د دین. هغه څوک دي؟ ابراهیم او اسحاق، چې یو ستا ور نیکه دی هغه ابراهیم علیه الصلاة والسلام، او دویم چې کوم دی نو ګویا کې هغه ستا نیکه دی چې هغه څوک دی؟ اسحاق علیه الصلاة والسلام. نیکه او ور نیکه، څوک ورته قر نیکه وایي، او بیا ورپسې ټر نیکه، او بیا پته نه لګي چې بیا ورپسې بله څه شي لینټر نیکه. شاباس. دا به کې یو نوې اصطلاح راغله. هلکه په دې ځای کې یو عجیبه نقطې ته سوچ وکړئ. یعقوب علیه الصلاة والسلام د خپل ځان ذکر ونه کو، د خپل اولاد ذکر یې وکړو، د خپل پلار ذکر یې وکړو، او د خپل نیکه ذکر یې وکړو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ آل یعقوب کې د خپل اولاد ذکر وکړو، کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم او اسحاق. اسحاق کې د خپل پلار ذکر وکړو، ابراهیم کې د خپل نیکه ذکر وکړو علیهم الصلوات والتسلیمات. خپل ذکر پکې ونه کو تواضعا وعجزا، دا نه وایي چې زه پکې هم څوک یم خامخا، نه، خپل ذکر تذکره ونه کړله. دا چې کوم دی نو ګویا کې تأویل الاحادیث هم دقې ته ویل کېږي. بعضې وخت کې یو څیز حقیقت وي، خو ځان ته سړی چې کوم دی نو د خپل ځان صفته هغه خو څوک نشي کولی که نه، دې ته تأویل الاحادیث ویل کېږي. نو خپل تعارف چې چاته کوئ که نه، دا به نه وایې چې زه حضرت مولانا سجاده نشین و فلان و فلان و فلان و فلان فلان، او په آخره کې حفظه الله ورعاه خبرې کوم. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ سیده ساده به د تعارف چې کومه ذریعه وي. نو یعقوب علیه الصلاة والسلام هغه دا تذکره وکړله چې پلار په نیکه باندې مونږ ته الله دا نعمتونه راکړي دي. اتمام نعمت دا د تنفیذ د شریعت نه تعبیر دی. پته ولګېدله چې دا بادشاهت چې و یوسف علیه الصلاة والسلام ته صرف نه و میلاو، د هغه نه مخکې یعقوب علیه الصلاة والسلام هم کړی، د هغه نه مخکې اسحاق علیه السلام هم کړی، د هغه نه مخکې ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم کړی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو بهرحال فرمایي بلکې یعقوب علیه الصلاة والسلام د هغه دویم نوم چې کوم دی نو ګویا کې دا اسرائیل و.
دویم نوم یې څه اسرائیل و. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو اسرائیل دا چې کوم دی نو ګویا کې د عبرانۍ ژبې لفظ دی، معنا یې د عبدالله د الله بنده. دا د یعقوب علیه السلام نوم و. د یعقوب علیه السلام 12 زامن دي. څو زامن دي؟ د دې وجه نه د یعقوب علیه السلام نه وروستو چې څومره چې کوم دی نو ګویا کې دا قبیلې خوري شوي دي نو هغې ته بني اسرائیل وایي. څه ورته وایي؟ د بني اسرائیلو څو قبیلې دي؟ 12 قبیلې دي. څو قبیلې دي؟ 12 قبیلې دي. او مونږ او تاسو دا پښتانه چې یو، نو بعضې تاریخي چې کوم دی نو مورخین داسې لیکي چې مونږ هم د بني اسرائیلو چې کوم دی نو په دغې 12 قبایلو کې یو قبیله یو. قیس عبدالرشید دا چې کوم دی نو گویا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د وفد په شکل کې راغی او د اسلام د خوږو نه خبر شوی نو په خپله رضامندۍ سره قیس دا عبرانی لفظ دی. نبی علیه السلام مبارک چې کله تعارف ورسره وشو او اسلام یې قبول کو سره د خپل قامه د پښتنو نیکه، نو نبی علیه السلام ورله په دې نوم کې عبدالرشید نوم سیوا کو. مخکې ترې نوم قیس و. نو قیس عبرانی او عبدالرشید ورسره عربي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ او بعضې مورخینو لیکلي دي چې بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خپله لور دا قیس عبدالرشید ته په نکاح باندې ورکړه. نو موږ د مور د طرف نه د خالد ابن ولید اولاد یو، د پلارانو د طرف نه د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځو. دا پښتانه ټول په ټوله ګورئ ښه. نو په مونږ کې دا دواړه خویونه شته دی. د خالد ابن ولید رضی الله عنه خو ډېر بهادر انسان و که نه؟ تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ سیف من سیوف الله و. نو پښتانه کو په حق یې کو په ناحق یې خو نرتوب پکې یي ښه. په حق او ناحق دواړه مې درته ووي ښه. نرتوب پکې ډېر وي. پښتانه ټول کوسل خویونه یې نوري خو یو به د مور وي. زمونږ د موره به هغه یو خوی په مونږ کې شته دی ګورئ ښه. او دویمه خبره ده چې لکه څرنګه په بني اسرائیلو کې کم خویونه و که نه، هغه خویونه د یوسف علیه السلام رونه چې وو نو هغه د یوسف علیه السلام سره حسد کو. د هغې حسد او بدخواهۍ د وجې نه چې کوم دی نو یوسف علیه السلام باندې دا ورځ نه ځایېدله. نو په مونږ په دې پښتنو کې هم د ناسودي ډېره زیاته ده. مونږ هم کله کله یو ورور عزیز ته دقه شانتې کنده کنو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو دا خویونه خصلتونه د دې وجې نه په دین موسوي کې عفو نومې څیز نه و. ولې؟ ځکه چې بني اسرائیل چې کوم وو دا د مزاج نه ډېر سخت و. دوی چې کوم دی نو په دغه باندې په خوږه باندې یو کار هم نه کو. نو په دین موسوي کې د عفو د سره تصور نه و چې کوم کار به وشو د هغې به ټیک ټاک سزا میلاوېدله. دا پښتانه هم دقه شانتې دي د دوی نه چې ډنډه اوچتې پوه شولې په خبره باندې که نه، بس دوی بیا بې سره کېږي او چې په دوی باندې د پاسه لخته پرتی دا ټیک ټاک برابري. زمونږ دلته دا پښتانه په دې روډونو کې دلته په ټریفک نه نو په یو بل باندې وردانګي. دا چې سعودي عرب ته لاړ شي بلکل سیده ایغ نیغ رواني، دا چې دوبۍ ته لاړ شي سیده رواني ایغ نیغ، دا چې ملیشا ته لاړ شي بلکل ټیک ټاک. میاش یو نیمه هغه د دې ځای هغه خوی خصلت پکې وي خو چې هلته لږ وخت تېر کړي سختي ده هلته که نه، نو بیا چې کوم دی نو دوی ځای له راشي. دا خوی په مونږ کې شته دی ګورئ ښه. نو بهرحال فرمایي وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. د بني اسرائیل انبیاء کرام ټول پټوله چې کم دینو دا سیاستدانان تیر شوي دي. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. دا ولې؟ ځکه بني اسرائیلو کې یو خوی خصلت چې کم دینو هغه دا پروت دی دوی کې چې کم دینو ګویا کې دا داسې زورور غوندې خلق دی او حکومت چې کم دی نو دا څوک کولی شي؟ حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي
چې دا نفوس په دوه قسمه دي. یو نفوس ملکیه دي، نفوس ملکیه دي، او دویم نفوس شهوانیه غضبیه دي. دا زده کوئ ګورئ ښه. نفوس ملکیه هغه شرفا او خلقو ته ویل کېږي چې بس هغه د فرشتو خویي پکې نو سیټ ته یو ګوټ ته ځان له ناستې او خلوت خوښوي او بس کاکا وخندل څادر یې په ځان باندې راچولی او بس په دغه ماحول کې چې کوم دی نو خوشحاله. دویم قسم نفوس داسې دي چې هغې کې هغه نفوس وحشیه شهوانیه غضبیه، هغې کې زورورتوب وي، یا د حق دپاره یا د باطل دپاره. کو په حق ولاړي نو هم ښه په زورورتوب ولاړي، کو په باطله ودرېدل هم ښه په زورورتوب ولاړي. حضرت الامام شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلي د جهاد دپاره نفس وحشي شهواني او غضبي پکار دی. نفس ملکوتی کار نشي کولی. نفس ملکوتی هغه په بل باندې لاس نه اوچتي او نه خون خرابه خوښوي او نه غوسه خوښوي او نه جنگ جګړه خوښوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو کله کله په انسان باندې ملکوتیت غالب وي، د ده نه پیر صاحب جوړ شي، او کله کله په ده باندې وحشیت شهوانیت او غضبیت په ده باندې چې کوم دی نو غالب وي. نو ګورئ دا صفتونه د ښه دپاره هم استعمالېدلی شي او د بد دپاره هم استعمالېدلی شي. نو چې د ښه دپاره استعمال شي، یو خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په حین د کفر کې نو یو لوی مقاتل مجاهد غازی و، او چې کله اسلام ته راغی نو لوی مجاهد مقاتل او غازی ترنه چې کوم دی نو جوړ شو. نو خیارهم فی الجاهلیت خیارهم فی الاسلام. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو د دې وجې نه مونږ دا پښتانه چې یو په مونږ کې د زورورتوب دا خوی دا هم هغه د بني اسرائیلو دغه مزاج نه او دغه طبع نه چې کوم دی نو را روان دی. نو د حکومت دپاره زورورتوب ضروري دی. نو دا د بني اسرائیلو انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات چې کوم وو نو د خوی خصلت نه په دې کې چونکې ضبط او کنټرول ډېر زیات دي، دا خلق کنټرول کولی شو. د دې وجې نه به امور سیاست الله د خپلو امتونو هر نبي ته حواله کول. تاسو پوه شولې په خبره باندې. شاباس. نو فرمایي لقد كان في يوسف واخوته په تحقیق سره و په یوسف علیه السلام کې پرونو د هغه کې آیات هغه نشانې د عبرت. په دې کې ډېرې نشانې د عبرت دي للسائلین دپاره د سوال کوونکو. صرف یو قصه معلومول نو چې پتا یې امتحان وکړو زما حبیبه زه درته چې کوم دی نو واقعه بیانومه، خو په هغې کې د دوی دپاره د آخرت د عبرت ډېرې قصې دي. اذ قالوا په هغه وخت کې چې دوی وویل لیوسف و اخوه احب الی ابینا، رونو جرګه وکړله خپل آپس کې میټینګ وشو. لسو واړو رونو یو لسو نه لسو واړو رونو هغې جرګه وکړله او هغې چې کوم دی نو په خپل میټینګ کې دا خبره وکړله چې یاره دا زمونږ دا پلار د زمونږ د یوې مور په دې دواړو بچو باندې ډېر مین دی. یو بنیامین خوښ دی، یو یوسف علیه السلام خوښ دی، یوسف علیه السلام یې بیا ډېر زیات خوښ دی. نو دا به څنګه کوو چې د پلار دا نظر چې کوم دی نو د دې یوسف علیه السلام نه راواړو؟ نو د دې خو بل څه حل نه کېږي چې تر څو پورې دی ژوندی وي که نه دا یوسف علیه السلام. نو ګورئ زمونږ هېڅ قدر و عزت دا نشته دی. حالانکه د کور کار کسب مونږ کوو، دی خو ماشوم دی، ګټه وټه مونږ کوو. نو په کار دا ده چې زمونږ قدر ډېر وی د پلار په نظر کې. تاسو پوه شولې په خبره باندې. خو دا چې کوم دی نو د دې مطلب دا نه دی چې یعقوب علیه السلام په حقوقو کې بې انصافي کوله. د دې مطلب دا نه دی. د دې مطلب فطري محبت دی، کوم چې غیر اختیاري وي، کوم چې څه وي. او انسان په غیر اختیاري محبت باندې دا چې کوم دی نو مکلف نه دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ازواج مطهرات ترمنځ ټیک ټاک تقسیم وکړو په عدل سره. شپې یو شان، حصه یو شان، خوراک یو شان، برخه یو شان. او بیا به وروستو فرمایل اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك. خدای دا مې د وسه پورې وه. اوس دنه د زړه کیفیات دي، په هغې کې د چا سره د زړه مینه سیوا ده، نو الله په هغې باندې خو زه قادره نه یم، په هغې باندې زما مؤاخذه مه کوه. نو یا د دې چې کوم دی نو ګویا کې اضافي محبت نه مراد د زړه هغه غیر اختیاري فطري محبت دی چې هغه قابل مؤاخذه نه دی. تاسو پوه شولې په خبره. ځکه د نبي په حق کې داسې قسم خبره کول چې د بچو ترمنځ فرق کو، یعنی په حقوقو کې فرق کو،
دا مناسبه خبره نه ده، د مسله عصمت الانبیاء سره منافی ده. نو تاسو به ورله دا محمل وګورئ. اذ قالوا په هغه وخت کې چې دوی وویل لیوسف خامخا یوسف علیه السلام و اخوه ورور د بنیامین احب الی ابینا دا ډیر محبوب دی زمونږ پلار ته مننا زمونږ نه زمونږ په نسبت ورته دی ډیر خوښ دی. ونحن عصبه او په تحقیق سره مونږ خو یو جماعت یو، یو مضبوط جماعت یو، ځکه لس کسان یو. نو لس کسان او بیا دا ده چې د کار کسب خاوندان مونږ یو. نحن عصبه مونږ د قوت خلق یو، مونږ چې کم دی نو د ګټې وټې خلق یو. ان ابانا لفی ضلال مبین بېشکه دا پلار زمونږ دی په هغه خطای واضحه کې. اوس دوی ته دا فطری او غیر اختیاري محبت دا دوی ته چې کم دی نو گویا کې یو اختیاري کار ښکارېدلو، د دې وجه نه خپل پلار ته داسې نسبت کولو، نور په حقیقت الحال کې داسې نه وه. اقتلوا یوسف او وجنه یوسف علیه السلام لره. مشوره کې اوس خبرې توی کېږي څه وکړو، بس ته مخې نه ورله پناه کوي نو بس د مخې نه پناه کېدل دا دي چې بس مړی کړو. او اطرحوه یا وغورځوئ د لره ارضا په داسې یو ځمکه کې یخلو لکم وجه ابیکم چې هغه خالق ستاسو دپاره، خالص کې ستاسو دپاره وجه ابیکم هغه د پلار مخ، چې بس د پلار مخ ستاسو دپاره خالص شي او دی د مخې نه چې کم دی نو پناه شي. نو بس چې نه نو خامخا تاسو خو به یې که نه، چې تاسو یې نو ټوله مینه به تاسو له درکوي. وتكون من بعد هلاکه او طرحه، یا د ده د هلاک نه یا د ده د ویشتلو د غایب کولو نه د دې نه وروستو به تاسو شئ قوما داسې قوم صالحین محبوبین الهغه به تاسو ته توجه میلو شي. که نه نو ګوره تاسو ته توجه نه کېږي. یوه ده، یو ترجمه ده. دویمه ترجمه ده وتكون من بعده او تاسو به شئ وروستو د قتل د دې نه. نو قتل خو ګناه کبیره ده، نو بیا به څه کوو؟ سیبه توبه به وباسو که نه قوما صالحین بالتوبه. په توبې سره بیا چې کم دی نو د دوی ګمان دا و چې قتل په توبې سره، حالانکه قتل په توبې سره نه معاف کېږي. وتكون من بعده او شی به تاسو من بعده وروستو د قتل د ده نه قوما صالحین بالتوبه داسې خلق چې تاسو به چې کم دی نو بیا ښه شئ، بیا به توبه وباسئ. نو قال قائل منهم اویل یو ویونکي د دوی نه، په دې لس ورونو کې یو ورور دی چې هغه د ټولو مشر دی، نوم یې یهودا دی. هغه چې کم دی نو پکې مشوره ورکړله چې یا لکه په دې بوډاپه کې تاسو چې کم دی نو د پلار له دا زویه وژنئ، دا وژل یې مناسب نه دي. زه خو ګورې د وژلو په دغه کې نه یم، په موډ کې نه یم. نو قال قائل منهم اویل یو ویونکي د دوی نه لا تقتلوا یوسف تاسو مه قتلوئ یوسف علیه السلام لره والقوه او ورتاو کوي یوسف علیه السلام لره فی غیابت الجب پاغه ډوغل د کوی کې غیابه هغه سیس ته ویل کېږي چې بل شی پکې غایب کېږي او پټېږي پکې. تاسو پوه شئ په خبره باندې. جب د هغې کوی ته ویل کېږي چې د چا د سر دا مورګې چې کم دی نو ماتې شوي وي، مونږ او تاسو ورته شړ کویې وایو، بنډغار کویې، چې بیخي چې کم دی نو ګویا کې څوک ته نه داسې اوبه موبه نه سکي راسکي، بس دا شړ کویې وي. نو دقه شانتې شړ کویې وګورئ چېرته او د هغې په هغې تور ډوغل کې دی ورتاو کوي. نو یا خدا ده چې په دې داسې شړو کویانو کې دننه ماران لړمانان وي، هغه به یې وخوري نو مړ به یې کي. نو تاسو به د قتل نه فی نفسه او فی ذاته بلا واسطه د قتل نه به تاسو بچ شئ. نو پښتو متل وي مار به مړ شي او لوړ به مات نشي. نو یوسف علیه السلام به هم مړ شي او تاسو به په هم چې کم دی نو ککړ نشئ، بدنام به نشئ. یا به داسې وشي او یا به چې کم دی نو ګویا کې داسې وشي چې څوک به راشي نو ځان له به یې اوچت کړي، نو بس چې ځان له وړي جوړي دي که نه زمونږ ورسره شیمه ده. نو والقوه فی غیابت الجب ورتاو کوي د لره په هغې ډوغل د کوی کې. نو په هغې تور ډوغل د کوی کې چې کم دی نو ګویا کې دی تاسو ورتاو کوي. یلتقطه بعد السیارتې پورته به کي د لره التقاط، دا چې کم دی نو ګویا کې اخذ اللقطې ته ویل کېږي. لقطه بېجان سیس چې کله د سړي نه ورک شي هغې ته څه ویل کېږي؟ لقطه ورته ویل کېږي. اسلام چې کم دی نو ګویا کې د په سماج کې د باهمي اصولو دومره ښکلې ښکلې طریقې دا توی کړي دي. د اماناتو حفاظت یوازې د ریاست ذمه داري نه ده، په لاره کې چې د چا نه څه څیز ورتاو شو نو د دې حکم د لقطې دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو ځان به پې غلی کې هم نه روچتې به یې خامخا یوه، او دویم به دا چې کله کور ته اوسې نو په خپله به پې سم نه راځې، بلکې
د هغې به چې کوم دی نو یو کال دپاره تشهیر کې. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ خو هغه د خرابېدو څیز نه و الو. اوس کو ټماټر دې موندي دي نو کاله پورې خو هغه تا ته روغ نه پاتې کېږي. ډوډۍ دې موندي ده نو کاله پورې خو هغه تا ته روغه نه پاتې کېږي. تاسو پوه شولې چې کوم څیز نه خرابېږي هغه څیز، او چې کوم څیز خرابېږي په خپله استعمال کا. البته تشهیر یې وکړه. نو که څوک راغلل نو بیا د هغې چې کوم دی نو کو د ذوات الامثال نه دی نو مثل یې ورکړه، کو د ذوات القیم نه دی نو د هغې قیمت ورکړه. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ او دا چې کوم دی نو ګویا کې دا حکم د لقطې دی. لقیت یو لقطه د دویم لقیت دی. جاندار سیس چې کله ورک شي دې ته لقیت ویل کېږي. عموما د لقیت استعمال په نابالغه ماشوم کې کېږي. دا وړوکی ماشوم چې د چا نه ورک شي دې ته څه ویل کېږي؟ لقیت ورته ویل کېږي. نو فرمایي چې یلتقطه بعد السیارة. دلته د یوسف علیه السلام د پاره د التقاط لفظ د لقیت ماده کې استعمال شوی دی. نو تفسیر قرطبی لیکي دا دې طرف ته، تفسیر ابن کثیر لیکي دا دې طرف ته اشاره ده چې یوسف علیه السلام هم په دغه وخت کې چې کوم دی نو سو دا نابالغ او دا ماشوم وو. یلتقطه بعد السیارة نو پورته بکی دلره بعضې د هغې مسافرونه سیاره. هغې قافلې ته ویل کېږي کومه چې تلونکي وي، چلن کوونکي وي. سیار د سیر نه دی ښه. نو بعض السیارة هغه قافله د مسافرو ان کنتم فاعلین کو چرته یې تاسو خامخا کوونکي. قالو دی اوویل یا ابانا مشوره توی شوله ټیک ته جي براه راست وجنونه بس کوی ته به ورتاوو خو د پلار نه به جدا کو څنګه دی چې مونږ د پلار نه بوزونو خو سبانه شانه به ورته ګورو کنه. نو راغلل کېناستل دا جي یاره داسې ښکلې د سپرلي موسم دی او دا خلک بار چکرو له سیلونو له وځي. نو مونږ خو هم داسې خوښه ده چې د ځنګل طرف ته لاړ شو. لږ غوندې هلته تازه تازه میوې را رسېدلي دي، هغه به پکې وخورو، لوبې شوبې به وکړو، او لږ داسې چې کوم دی نو دا طبیعت به آزاد کو. دا رونه را سره لیږې نه، دا یوسف علیه السلام را سره ولیږه. نو کېدې شي د دې نه مخکې ورته یو ځل ویلي او هغه ورسره چې کوم دی نو ګویا کې نه یې لیږلي، اعتماد یې پې نه یې کړی. نو دې طرف دې پیرله ورته دوی وي ما لکه لا تأمنا علی یوسف. یاره دا چې مخکې هم درته هم ویلي او اوس درته بیا وایو ته مونږ باندې ولې اعتماد نه کېده یوسف علیه السلام په باره کې؟ دا خو زمونږ ماشوم رور دی. نو قالو دوی وویل یا ابانا څه شوي دي، یا ابانا ای پلاره زمونږ ما لکه څه شوي دي تا لره لا تأمنا علی یوسف چې ته اعتماد نه کوې او یقین نه کوې په مونږ باندې په باره د یوسف علیه السلام کې. و انا له لناصحون او حال دا دی چې مونږ د یوسف علیه السلام دپاره خیر خواهي لټونکي یو. ارسله معنا اولېږه ده لره زمونږ سره غدن سبا مونږ سار وضو په وختي کې. نو دی زمونږ سره چې کوم دی نو را اولېږه او یرتع ویلعب نو دی به خوراک وکړي، میوې به وخوري او لوبې به وکړي. نو مونږ به هلته چې کوم دی نو ګویا کې لوبې به وکړو. لوبې کول دا چې کوم دی نو ګویا کې بعضې لوبې لکه مسابقه شوله، یو بل سره چې کوم دی نو ګویا کې منډه شوله. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نبی علیه السلام مبارک په خپله باندې د حضرت عایشه رضی الله عنها سره د هغې یو سړي په میلمستیا کې چې راغی او نبی علیه السلام مبارک ته وفرمیل د الله حبیبه شوروا مې درته تیاره کړې ده، تاسو به راله راځئ ښه. نو نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمایل چې عایشه به راسره نه، هغه ورته ویل نه. نو بیا یې ورته وی د الله حبیبه زه تاسو له میلمستیا مې درته کړې، تاسو تشریف راوړی. وی حضرت عایشه به راسره. نو هغه ورته وی نه. نو نبی علیه السلام ورته وی فلا، نو بس بیا زم نه درځم. نو هغه صحابي ورته بیا وی د الله حبیبه ما ډوډۍ تیاره ده، تاسو تشریف راوړی. وی حضرت عایشه به راسره. نو هغه صحابي ورته چې ټیک ده ستاسو خوښه ده. وی ښځه ته ځه مونږ در روان. نو چې هغه لاړ شو د شپې په توره تیاره کې نبی علیه السلام د حضرت عایشه رضی الله عنها سره ځي. نو منډه ورسره شروع کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو کله کله نبی علیه السلام ترنه مخکې شي، کله حضرت عایشه رضی الله عنها ترنه مخکې شي، خو دا توره تیاره ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ او کله نبی علیه السلام ځان په زوره باندې وروستو کړي چې دا مخکې شي په منډه کې چې دا خوشحاله شي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو ګورئ د دې ځای نه دا نه ثابتېږي چې څوک مستشرق را ولګي او هغه ووایي چې د زنانو دپاره ریسنګ کول، په دوړ کې حصه اخیستل په میراتن ریس کې، دا چې کوم دی نو ګویا کې د سیرت نه ثابت دی. دا خو د نبی علیه السلام خپل عمل دی چې حضرت عایشه رضی الله عنها سره منډه وهله.
یو خو هغه د شپې توره تیاره وه، د چا نظر نه و، څوک لیدلی نه شو، پرده پکې چې کوم دی نو ګویا کې نه دغه کېدله. او دویمه دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام او حضرت عایشه رضی الله عنها دواړه چې کوم دی نو یو په یو باندې اوس د پردو نارینهو سره منډه وهل یا د پردو نارینهو مخې ته په رڼا ورځ باندې منډه وهل، نو دا خو ستر کول، پرده کول، عورات پټول دا خو فرض دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو داسې قسم لوبې کول، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي روح القلوب ساعة فساعة، دا زړونه کله کله چې کوم دی نو تازه کوئ، خوش طبعي کوئ په خپل اپس کې، ډېر جمود به نه کوئ ښه. فإن القلوب تمل كما تمل الابدان، ځکه دا زړونه دا داسې ستړي کېږي لکه څرنګه چې دا وجود ستړی کېږي. دا ډېره زیاته سنجیدګي او دا د حد نه سوا چې کوم دی نو ګویا کې شیخي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ دا هم ډېره زیاته ښه خبره نه وي. نو کله کله پکې لوبې ټوقې کول دا چې کوم دی نو ګویا کې څه وي دا جایز وي، خو د شریعت په حدودو کې دننه ښه. شاباس فرمایي یرتع ویلعب، نو دی به خوراک به وکړي، میوې به وخوري، ویلعب او لوبې به وکړي، وإنا له او بېشکه مونږ یو د ده دپاره لحافظون خامخا حفاظت کوونکي. قال اوویل یعقوب علیه الصلاة والسلام انی لیحزنني ان تذهبوا به، زه خفه کېږم په دې باندې غمجن کوي ما لره ان تذهبوا به، ذهابکم به معنا مصدري به څه شي؟ ذهابکم به، ستاسو دا به وستل د یوسف علیه الصلاة والسلام یاره دا مې خفه کوي، د ده جدایي نشم برداشت کولی، دی را باندې ډېر ګران دی، مور یې نشته، نو ماشوم دی را باندې ډېر زیات ګران دی، او اسیم د دې سپینو ډکو د اولاد په پلار باندې ډېر ګران وي که نه. نو لیحزنني ان تذهبوا به واخاف ان یأکله الذئب، او زه یریږم د دې خبرې نه ان یأکله الذئب چې وبخوري ده لره الذئب شرمخ. یا خو د دې نه مخکې یعقوب علیه الصلاة والسلام داسې چې کوم دی نو ګویا کې یو خوب لیدلی و چې دا یوسف علیه الصلاة والسلام د یو غر په لمن کې دی او د هغې غر نه لس شرمخان چې کوم دی نو ګویا کې راکوز شي او د ده چې کوم دی نو ګویا کې خوړل وغواړي، یو بل شرمخ پرې راشي، هغې ترېنه چې کوم دی نو اوزغلي دا نور شرمخان او دی بچ کی. تاسو پوه شولې په خبر؟ نو یا خو هغه چې کوم دی نو کیفیت دا یې په زړه کې ناستو دقه شانتې، او یا دا چې دا دوی کوم طرف ته تلل نو دا کثیر الذئاب، دا چې کوم دی نو د شرمخانو علاقه وه، نو په دې یېرېدل هسې نه چې په حقیقت الحال کې چېرته شرمخې ترېنه وخوري، او یا د دوی دا تدبیر الله رب العالمین د مخکې نه د یعقوب علیه الصلاة والسلام په زړه کې الله ورچولی و چې دوی به داسې یو کار کوي او بیا به تا ته راځي او تا ته به وایي چې دی خو زمونږ نه شرمخ خوړلی دی. نو فرمایي واخاف ان یأکله الذئب، او زه یریږم په دې باندې چې اخوري ده لره شرمخه، وانتم عنه غافلون، او تاسو یې د ده نه بې خبره. نو اوس ګوره په دې ځای کې پې پرده راچوي، دا نه چې ستاسو به په دې کې تدبیر او پلانینګ او حکمت عملي شامل وي، ولې کو دا ورته وایي چې نه دا خو تاسو دی بوځئ د دې دپاره، نو بیا به دوی د ده سره په دې دشمنۍ کې ښه سیوا شي او ښه تیز به شي. نو وانتم عنه غافلون، او تاسو یې د ده نه بې خبره. قالو دی وویل لئن اکله الذئب، کو چرته وخوړلو د یوسف علیه الصلاة والسلام لره شرمخ، ونحن عصبة، او مونږ یو جماعت یو، نو انا اذن، نو مونږ به په دقه وخت کې لخاسرون، د خامخا تاوانیانو نه یو. یاره دا خو به ډېر بې خوندتوب وي چې په لسو کسانو کې چې کوم دی نو زمونږ نه رور شرمخ وړي او خوري، دا خو به ډېره زیاته د بېکارتوب خبرې، دا چېرته کېدلی شي؟ دا ناممکنه خبره ده. فلما ذهبوا به، پس هر کله چې دوی بوستل وکړل په یوسف علیه الصلاة والسلام باندې، نو بس پلار یې ورته وي زه ټیک ته بچو ستاسو خوښه ده، نو وګورئ پام پې ډېر کوئ ښه، خیال یې راله ډېر زیات وساتئ. اوس دوی د ځان سره یوسف علیه الصلاة والسلام روان کو. نو بعضې مفسرینو لیکلي دي وی د پلار د مخې یو ورته اوږه ټیټه کړله چې هله رورې شا به راوخېږه، ته ماشومې ته خو تللی نه شې، منډه نه شې والی، مونږ به چاق چاق ځو. نو د پلار د مخې یو څو قدمه یو رور چې کوم دی نو په اوږه واخیستلو، نو یو څو قدمه بعد بل رور په اوږه واخیستلو، په دې خوږه خوږه باندې چې کله د پلار د نظرونو نه پناه شو، نو د اوږې نه ښکته لاندې رارتاو کو. نو بیا دی به ورپسې شاته روانو، منډه به یې وهله، رسېدلی به پسې نه شو، ستړی به شو، سا به پرې رامات شو. نو دوی به ورته وي هلکه نه شابه هغه تا چې کوم خوب لیدلی و چې ما ته لس چې کوم دی نو ګویا کې 11 ستوري او نوره سپوږمۍ راته ټول په سجده باندې پراته دي،
نو اوس هغه کس ته ووایه کنه شابه دا خوبونه چې درته چا ښودل چې اوس سره ستا امداد وسوکي کنه نو د په تکلیف او په زحمت سره شاته په دیرونو پسې ور روان دي. فلما ذهبوا به پس هر کله چې دی بوستلو کړل په د یوسف علیه السلام باندې واجمعوا واتفقوا او دی اتفاق کو راجم شو په یو خبره باندې اتفاق کو ان يجعلوه في غيابه الجب چې وګرځیدل را ان يجعلوه ان يطرحوه الته ویلو کنه او يطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم نو ان يجعلوه ان يطرحوه چې وګرځیدل را في غيابه الجب په هغه تیاری چې کم دی نو ګویا کې د کوی کې په هغه ډغل د کوی کې نو اوحینا الیه نو موږ وحی وکړل یوسف علیه السلام ته دلته وحی په معنا لغوي سره مراد ده وحی نه مراد هغه وحی د نبوت نه ده ګورېخه تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه وحی نه مراد هغه وحی ده واوحى ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه لکه څرنګه چې الته وحی په معنا لغوي سره دلته هم په معنا لغوي سره ځکه لا نبوت نه دی ملاو واوحینا الیه مونږ وحی وکړله اشاره مو وکړله د یوسف علیه السلام ته یریګه مخه ستا خلاف دی تدبیرونه ډیر خطرناک جوړ کړي دي خو لتنبئنهم بامرهم هذا خامخا ته خبره دیرونو لره یو ورځ داسې را روانه ده چې ته به دیرونو ته چې کم دی نو دا ټول سیز دا به ورته مخې ته کوي چې تاسو خو زما سره دا کړي دي بامرهم هذا په هغې معاملې د دوی باندې دا یوه وهم لا یشعرون او دوی به نه پوهېږي وجاءوا اباهم او دوی راتللو کړل پلار خپل ته عشاء ماخوستن یبکون ژړل یې اوس دوی لاړل او هلته چې کم دی نو ګویا کې دغه د خپل رور دا یې چې کم دی نو ګویا کې کوی ته ورتاو کو نو مفسرینو لیکلي دي پړي پورې وتړلو او دا ماشوم خو چې ورتاوی نه بلکې چې اسې هم یری چې دا خپو نه چې کم دی نو اونیسي او سر وله الټه کې چې کوی ته د غورځومه ګورې نو دی ډېر زیات یریږي او چې بیا په حقیقت الحال کې هم دقه شانتي وي نو پړی چې کم دی نو ګویا کې دا یې پورې وتړلو دی یې پکې ور ځوړند کو چې تر څه مزله دی په دې کوی کې ورښکته شو دا پړی پې ور اوشلو نو دی سیده لاړ شو هلته په یو ګټ باندې ولګېدو خوږ نشو نو بعضې روایاتو راغسته چې جبریل امین علیه السلام مبارک په خپلو وزرو کې ډېر په اطمینان سره ونیسلو یو ګټ راوتلو په هغه ګټ باندې هلته چې کم دی نو ګویا کې کینو او دا مشر رور چې کم دی نو تر څو ورځو پورې دی به خیر خبر اخیستلو له راتلو د خوراک او د یو څیز او د بل څیز تپوس پوښتنه دا به یې ترېنه چې کم دی نو ګویا کې کوله اوس دوی راغلل دارونه پلار ته وجاءوا اباهم او دوی راتللو کړل پلار خپل ته عشاء ماخوستن یبکون ژړل یې قالو دوی وویل یا ابانا ای پلاره زمونږ انا ذهبنا نستبقو بېشکه مونږ تلي او مونږ منډه وهله مقابله مو کوله یو بل نه مخکې کېدلو استباق دا مو چې کم دی نو ګویا کې کو وترکنا یوسف مونږ پرېښودلی یوسف علیه السلام عند متاعنا د هغې سامان خپل سره فاکله الذئب وخوړلو ده لره هغې شرمخ وما انت بمؤمن لنا او ته به نه یې بمؤمن لنا بمصدق لنا زمونږ تصدیق کوونکې مونږ ته پته ده ته به زمونږ دا خبره په دې به ته یقین نه کې ولو کنا صادقین اگر کو یو مونږ رښتوني وجاءوا علی قمیصه او دوی راتللو کړل په قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدم کذب په هغې وینه دروغجنه باندې نو دوی د یوسف علیه السلام نه کمیس وباسلو او خواته هلته چې کم دی نو ګویا کې یو څیز حلال کو او د هغې څاروي هغه وینه د ده په دې کمیس پورې داسې ومږله را ومږله دا جي دقه کمیس یې راته پرېښی دی او شرمخ رانه چې کم دی نو هغه یوسف علیه السلام وتښتو او هغه یې رانه وخوړلو اوس دا دې ځای کې عقل الله رب العالمین بند کو چې کمیس روغ په روغه چې کم دی نو خپل پلار ته مخې ته کېښودلو په وینو کې سور نو هغه ورته ویې ښه دا خو عجیبه شرمه خو داسې ښکلی کمیس یې ترېنه وباسلی شلولی نه دی د غاښ اثر پکې نشته د پنجې اثر پکې نشته دا څنګه چې کم دی نو یوسف علیه السلام نه یې داسې ښکلی روغ رمټ کمیس وباسلی دی نو بدم کذب په دقه ځای کې الله رب العالمین د دوی دا فکر بند کو او د دې کمیس نه یعقوب علیه السلام اندازه ولګوله چې دا چې کم دی نو د دوی ډرامه ده او دا حقیقت الحال نه دی زما د زویه شرمخ چې کم دی نو ګویا کې دا نه دی خوړلی نو مفسرینو لیکلي دي د یوسف علیه السلام دا قمیص ډېر کمالي قمیص وخه په دې ځای کې چې کم دی نو ګویا کې د دې رونو دا دروغ دا دې قمیص چې کم دی نو ښکاره کړل یعقوب علیه السلام ته وروستو واقعه کې
چې کله د عزیز مصر بیبي د دنه خواهش د ګناه کوي او دې ترنه تختی او هغه د کمیس نه شاته نه چې کم دینو ګوي کې د لمن نه راکاږي او د لمن د شا طرف نشلیږي نو هغه هم دلیل جوړیږي د په عفت او پاکیزګۍ باندې چې د مطالبه نه وکړي هغه ته مطالبه کړي وا د ترنه منډه والا او هغه د شا نه راټینګ کو د لمن نه او لمن یې په اوشله والا نو دینه معلومه دا شولا چې د چې کم دینو ګویا کې اراده د ګناه دا نه ده کړي بلکې اراده د ګناه دا د عزیز مصر چې کم دینو ګویا کې خزه کړي نو په هغه ځای کې هم د کمیس د نجات ذریعہ جوړه شولا تاسو په خبره ورستل او اخر واقعه کې چې کم دینو چې کله یوسف علیه السلام راتلو او خپل کمیس دی خپل ورونو لور کو چې دا وسه زما پلار لا نو آل ته یعقوب علیه السلام اویل چې انی شعباس لاجد ريح یوسف لولا ان تفندون نو د هغه کمیس نه چې کم دینو د خپل بچی د نجات داغه چې کم دینو ګوي کې معلومتیا دای کړي ونو مفسرین لیکلي دي چې دا د یوسف علیه السلام دا کمیس چې وو دا ډیر کمالی کمیس وو تاسو پوه شولې په خبرونو بهر حال فرمایي وجاءوا على قميصه او دی راتللو کړل په کمیس د یوسف علیه السلام باندې بد من کذب په هغه وینه دروغجن باندې قال نو ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا ما اکله الذئب د چې کم دینو ګوي کې شرمخ چرته هم نه دی خوړلې دا خو تاسو د ځان نه یو تدبیر جوړ کړی بل سولت لكم انفسكم بل زینت لكم انفسكم تاسو د پاره تاسو ځانونو یو معامله خیسته کړی د امرن یو معاملې لره بس دا تاسو تدبیر دی د ځان نه چې کم دینو راته ډرامه جوړه کړی دا فصبر جمیل فامری صبر جمیل او زما معامله خدا دا زب صبر کوم او خیسته صبر بکوم بس الله رب العالمین بداغي جواب راکړي والله المستعان على ما تصفون الله رب العالمین نه مدد غوښتل شوی دی په مقابله د هغه څه کې چې تاسو یې بیانوي دا تاسو چې کومې خبرې ماته کوي کنه په دې کې زه صرف او صرف د الله نه مدد غواړم نو فرمایي وجاءت سیاره او راتللو کړل یوې قافلې اوس قافلې تېرېدلې نو یوه قافله را روانه ده او هغه چې کم دینو ګوی کې د شام نه مصر ته ځي او لاره ترې نه خطا شوې ده اوس د الله شان ته وګوره نو په غلطه لاره باندې راغلل په ځنګل باندې را سر شو نو یو ملګری ور اولېږلو هلکه زه اوس خو لاره رانه غلطه شوې ده وګوره کو چېرته څه کویې مویې وي نو هغه چې راغې نو بس دغه یو وچ کویې خشک کویې دا یې چې کم دینو ګوی کې را پیدا کو یاره ګورې کو د دې په دې ویښ کې چېرته اوبه وینو خو اوس بوکه نشته دی بوکه یې ورته راوړله هغه یې چې کم دینو ورته ورکوزه کړله چې لاندې ورته ورکوزه کړله یوسف علیه السلام هغه دا سمج کړل لکه چې په ما پسې څوک راغلل او ما وباسي نو په بوکه کې هغه اونختلو بوکه چې کله راوباسله وایي کتل دا خو د اوبو په ځای باندې یو ښکلی ماشوم په دې کې راوختلو نو فرمایي وجاءت سیاره راغله یو قافله فارسلوا واردهم نو پس دی راولېږلو واردهم وارد دا چې کم دی نو ګویا کې د اوبو ګودر ته تلونکې اوبه راډکوونکې دته څه ویلې کېږي مورد الماء تاسو ویلي دي که نه بئس الورد المورود هغه ځای کې تاسو ویلي دي که نه نو فارسلوا واردهم نو پس دی راولېږلو هغه اوبه راډکوونکې فادلا دلوه د زوړنده کړل هغه خپله بوکه ادلا چې کم دی نو زوړندولو د بوکې ته ویلي کېږي ښه بوکه یې را زوړنده کړله قال نو ویل یا بشرا هذا غلام زیری زما ای زما خوشخبری هذا غلام دا خو الک دی دومره ښکلی چې کم دی نو ګویا کې ښایسته الک پکې راووتلو واسروه بضاعة او دی پټ کو دلره دی راښکونکي او دی راوچتونکي سړي دی چې کم دی نو په دې خپل سامان تجارت کې پټ کو دا بضاعتن به په دې ځای کې دا مفعول فیه بشي دی یې پټ کو په څه څیز کې په دې سامان تجارت کې چې ښکاره نشي بیا به دا نورې قافلې والا وایي چې د ده په دې قیمت کې مونږ هم د ځان سره شریک کوو مونږ له پکې هم روپۍ راکړه نو د دې وجې نه پټ په یو کیجاوه کې کېنو ښه چې دی چې کم دی نو ګویا کې زما د قافلې د کسانو ته نورو ته ښکاره د نشي تاسو پوه شولې په خبره باندې یا دویمه ترجمه د دې بعضې مفسرینو دا کړې ده دا رونه یې پې ګیر چاپېره ورته ناستو نظر یې پې ساتلو چې کله دوی روچت کو نو دوی ورپسې شاته را روان دي نو ورته وایي یا لکه تاسو د دې کوی نه یو ماشوم روچت کو هغه ورته وایي نو وی ګوره دا خو زمونږ رور دی او زمونږ نه تښتېدلی دی نو هغه ورته وایي کو ستاسو رور دی نو دا به په کوی کې دا خو به ستاسو سره دی ورته وایي نه دا زمونږ نه ورتاو شوی دی هغې ورته وایي چې هر څه دی بس دا اوس زمونږ دی
نو دوی ورته وی ښځه ستاسو دی خو خیال پې ساتئ دی ګورې تېښته کوي کله کله تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه یو سړي نه چېرته چا غل چې کوم دی نو جانماز پټ کړو نو ده ورپسې منډه وهلې ده د مالک چې کله سړی یې رسولی نه دی نو د لرې نه پې اواز کړی دی کله کله پې مونځ کوه نو هغه ورله هم جواب ورکړی وي زه درته هندو ښکارو شم خامخا پې مونځ کوم کله کله نو دوی ورته وي ښځه ټیک ته صحیح ده بس چې دا تاسو اوس اغستی دی اوچت کړی دی نو ګورې خیال پې ساتی دی ګورې تښتي نو واسروه بضاعه تاسو پوه شولې په خبره باندې نو دوی رونو دا یوسف علیه السلام په دې کسانو باندې پټ کو په هغې سامان تجارت کې چې ګورې ښکاره به یې نه پرېږدی که نه تښتي ګورې تاسو پوه شولې په خبره نو دواړه ترجمې کېدلی شي ښه واسروه بضاعه والله علیم بما یعملون الله رب العالمین خبردار دی په هغه څه باندې چې دوی یې کوي وشروه بثمن بخس اوس سفر روان دی جي ورسېدل د مصر ښار ته لاړل د مصر په ښار کې په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې بس خو یو ماشوم دی نو د هغه چې کوم دی نو ګویا کې د خرڅ بیه روانه ده نو فرمایي وشروه بثمن بخس شرا دا په معنا د باع سره راغلی دی وباعوه بثمن بخس دا په دواړو معنو باندې راځي ښه نو دوی خرڅ کو د غلام لره یوسف علیه السلام لره د دې تجارتي قافلې دوی وي نه مونږ خو په خپل کار روان یو دا خو په کاسې په زمن کې یو خبره راغله نو بثمن بخس په هغې قیمت باندې چې هغه کم و بخس تاسو ویلي لا تبخسوا الناس اشیاءهم بخس ناقص ډیر کم قلیل ډیر لږ چې کم دی نو دراهم معدودت دا اوس د هغې دپاره چې کم دی نو ګویا کې عطف تفسیر دی ښه څه شی هغه څه شی دراهم معدوده چې بس هغه یو څو د شمار دراهم ونو دراهم چې به کله کم وو نو دوی به په شمار باندې ورکول او چې کله به ډیر وو نو بیا به په تول باندې ورکول تر 40 پورې به دراهم چې قیمتونه دا به دوی په شمار باندې ورکول چې سیوا به بیا به دوی په تول باندې ورکول نو دا دراهم معدوده معنا په کم قیمت باندې تاسو پوه شولې په خبره باندې ځکه لا خو اوسه پورې اوپن بولی پې لا نه وه شروع شوې که نه نو وکانو فیه من الزاهدین و دا قافلې والا خلق فیه په باره د یوسف علیه السلام کې من الزاهدین د بې رغبتي کوونکو نه د دوی پکې دلچسپي نه وه زهد چاته ویل کېږي بې رغبتۍ ته ویل کېږي زاهد او عابد چاته ویل کېږي چې د دنیا نه بې رغبته وي هغه ته څه ویل کېږي زاهد ورته ویل کېږي شاباس نو فرمایي ښه وقال الذي اشتراه وویل هغه کس نو اول خو دوی په کم قیمت باندې خرڅ کو وروستو چې کم دی نو چې چا واخیستلو نو هغه مارکیټ ته به وستو نو په مارکیټ کې په ده باندې بولی شروع شوله نو ریټونه خطل نو بعضې تفاسیرو پکې لیکلي دي وی خبره دې ته ور ورسېدله چې د ده په وزن باندې سونا او مشک دا دواړه څوک ورکولی شي نو مونږ یې پې چې کم دی نو دی ور خرڅو نو په دقه ځای کې چې کم دی نو ګویا کې عزیز مصر هغه ته خبر ور ورسېدلو وی بالکل زه په دې باندې اغستلو ته تیار یم نو د سونې او د مشکو په تول باندې چې کم دی نو یوسف علیه السلام اتللو او دا یې چې کم دی نو ګویا کې واخیستلو نو بیا وروستو خپل اظهار کوي وقال الذي اشتراه نو وویل هغه کس چې اغستی یې دی دا یوسف علیه السلام من مصر د مصر نه لامرأته خپلې بیبي ته اکرمي مثواه چې هغه عزیز مصر دی ښه اکرمي مثواه عزتمنده که ټکانه د ده لره ښکلې کمره ورله تیاره که د ده د وسانې د رهایش چې کوم ځای دی ډیر د عزت نه ډک چې کوم دی نو هغه برابر که او عسا ان ینفعنا قریبه ده چې دی به نفع راکړي مونږ ته دی به مونږ ته ډېره فایده راکړي دا ماشوم داسې معلومیږي لکه چې ډېر صالحه ماشوم وي او نتخذه ولدا وکانه حسورا د ده اولاد نه کېدلو ښه د دې عزیز مصر نو بس دی به ځان له مونږ په زویوالي باندې ونیسو که نه بس دا به داسې وي لکه چې زمونږ زوی وي وکذلک مکننا لیوسف الله رب العالمین فرمایي دقه رنګې مونږ ځای ورکړل د یوسف علیه السلام ته اوس ګوره الله رب العالمین د عزیز مصر کور ته رانه باسلو اوس مخې ته مراتب دي د کوټې ته چې سړی خیږي نو په پوړو باندې خیږي که نه اوس به الله دغه تخت ته رسوي خو د هغې دپاره مدارج دي او مراحل دي نو د هغې نه یې تیروي نو اول د عزیز مصر کور ته راولېږلو څه وخته پورې د عزیز مصر په کور کې د دې دپاره ساتي چې د حکومت چې کوم دی نو ګویا کې ګور زده کي د حکومت د چلولو طریقه زده کي ځکه د بادشاه په کور کې چې لوی شي نو هغه چې کوم دی نو ګویا کې په طرز حکمرانۍ باندې
پوهیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه. نو د دې وجنه الائمه من قریش بعض خلق چې کم دی نو ګویا کې اعتراض کوي وی حدیث کې خو راغلی چې لا فضل لعربي على عجمي او بل ځای کې راځي چې الائمه من قریش نو کو د عربي په عجمي باندې فضیلت نشته دی نو بیا به ائمه د قریش نه ولي وي. دا خو دواړه واپس کې تضاد دی. ان اکرمکم عند الله نو وس کو یو غیر قریشي هغه چې کم دی نو زیات متقی دی نو په کار دا چې بادشاہت او حکومت هغه ته حواله شي. نو الائمه من قریش ولي ویلي دي تاسو په دې باندې ځان پوه کوي ښا دا د دې وجې نه ویلي دي چې قریش هغه چې کم دی نو ګویا کې نسلن بعد نسلن هغه حاکمان را روانو په عربو باندې نو په طرز حکمرانۍ باندې ډېر ښه پوهېدل. نو کو فرض که یو قریشي او یو غیر قریشي په نورو ټولو صفاتو کې برابر وي سره په علم کې تقوا کې دیانت کې فراست کې فروسیت کې او په دې ټولو سیزونو کې شجاعت کې په دې کې برابر وي خو یو طرف ته چې کم دی نو د دې یو سړي دا یو ډیګري په سیوا د دې قریشي دی نو دی به د دې وجې نه بادشاه جوړیږي چې قریش دا په طرز سیاست او په طرز حکمرانۍ باندې ښه پوهیږي ځکه د دوی تربیت په سیاسي او خاندانونو کې شوی دی. تاسو په دې خبره ونه رسېدلې. دا بعضې خلق وی دا فلان کې موروثي سیاست کې موروثي سیاست ټیک دی که نه. موسی علیه السلام د الله نه سوال وکړو خدایه واجعل لي وزیرا من اهلي هغه څوک هارون اخي زما ورور هارون علیه السلام واشدد به ازري اشركه في امري. نو دا د څه د وجه نه دا د دې وجه نه چې چونکې هغه په یو داسې خاندان کې پاتې شوی دی چې هغه په طرز حکمرانۍ باندې پوهېږي تربیت یې دلته شوی دی. نو دقه رنګې د قریشو هم چې کم دی نو ګویا کې د هغوی سیاسي تربیت په خپلو خاندانونو کې شوی او نو د دې وجې نه د حکمرانۍ زیات حقدار څوک وو د قریش وو. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلې. یوسف علیه السلام لهم الله رب العالمین د عزیز مصر په کور کې تربیت کوي طرز حکمرانۍ په هغې باندې چې کم دی نو ګویا کې د هغې تعلیم نو فرمایي وکذلک مکننا لیوسف هم دقه رنګې مونږ ځای ورکړ د یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې ولنعلمه او د دې دپاره چې مونږ وښایو ده ته من تأویل الاحادیث د تأویل الاحادیث هغه معانی به یاد ساتئ. والله غالب علی امره الله رب العالمین غالب دی په امر خپل باندې. الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلقو نه پوهېږي. ولما بلغ اشده او هر کله چې ورسېد یوسف علیه السلام ځوانۍ خپلې ته صاحب د جلالین لیکي 10 کالو ته ور ورسېدلو نو آتیناه حکما نو بعضې علماو لیکلي دي چې 40 کالو ته ور ورسېدلو ځکه کو د حکما و علما نه مراد مونږ چې کم دی نو نبوت واخلو او علوم د وحي ترنه مراد واخلو نو بیا به چې کم دی نو ګویا کې دا قید دا به ورسره مونږ د 40 کالو لګو. ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېد یوسف علیه السلام ځوانۍ خپلې ته آتیناه حکما مونږ ورکړلو ده ته حکما حکم او علما حکما حکومت مو ورته ورکړلو یا قوت فیصله مو ورته ورکړله او یا مو ورته چې کم دی نو ګویا کې نبوت مو ورته ورکړلو وعلما او ده ته مونږ پوهه ورکړله. نو د علم سره حکمت چې کم دی نو ګویا کې دا ضروري دی ښه. وکذلک نجزي المحسنین د دې وجې نه امام سعدي شیرازي چې کم دی نو ګویا کې هغه فرمایي چې 1 من علم را 10 من عقل می باید وي د 1 من علم دپاره 10 من عقل چې کم دی نو ګویا کې دا څه دی دا پکار دی دا ضروري دی. بې عقله سړي ته چې کله علم حواله شو تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه خانه یې خرابه کړي. نو د 1 من علم دپاره 10 من څه پکار دی عقل پکار دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو د دې وجې نه آتیناه حکما وعلما وکذلک نجزي المحسنین هم دقه رنګې مونږ بدل ورکوو محسنینو ته. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه او مطالبه وکړله د ده نه هغې ښځې هو في بيتها چې و د یوسف علیه السلام فی بیتها په کور د هغې کې عزیز مصر د هغه بیبي ده زلیخا هغې ترنه چې کم دی نو ګویا کې زلیخا یا زلیخا هغې ترنه مطالبه وکړله نو دی را وغوښتلو یوې کمرې ته د هغې نه بلې کمرې ته د هغې نه بلې کمرې ته د هغې نه بلې کمرې ته او هر یو دروازه به یې بندوله. او مفسرینو لیکلي دي چې په یو کمره کې دا د اوښانو تصویران په بله کمره کې د اسونو تصویران په بله کمره کې د مرغو تصویران او په دا مختلف تصاویر چې کم دی نو ګویا کې دا یې لګولي وو په دې کمرو کې چې په هغې کې به د حیواناتو د یو بل سره محبت کو
دا صرف د دې دپاره چې دا یوسف علیه السلام په خپل جال کې راوستلو نو مطالبه دې ترنه چې کم دی نو ګویا کې مطالبه وکړله خو اوس الله رب العالمین تعبیر چې کم دی نو ګویا کې داسې عجیب کوي داسې ونه ویل چې وراودته امرأة عزیز المصر دا یې ونه وی الله رب العالمین لږ غوندې په اوږده ورته راتاو شو التي هو فی بیتها هغې ښځې ته نه مطالبه وکړله چې دا یوسف علیه السلام د هغې په کور کې اوسېدلو نو د هغې احساناتو پې ډېر او بله دا ده چې د هغې په لاس کې پاور و اتارټي وه اختیار و نو یو یې په د احساناتو دویم یې په لاسو کې اختیارات و نو د داسې قسم زنانه چې کم دی نو مطالبه رد کول دا خو ډېره ګرانه خبره وه ځکه الانسان عبد الاحسان انسان خو خامخا چې کم دی نو ګویا کې د احسان غلام دی نو مخکې نه ورته خاوند ویلو چې اکرمي مثواهو کمره ورله ښایسته کا ښکلی کور ښکلې وسانه نو دا احسانات خو پې دې کړي که نه نو فرمایي وراودته التي نو مطالبه وکړله د ده نه هغې ښځې هو فی بیتها عن نفسه مطالبه د ګناه یې وکړله هو فی بیتها چې و دا یوسف علیه السلام په کور د هغې کې عن نفسه په باره د نفس د ده کې د ده نه یې د ده دا نفس وغوښتلو چې په دې باندې ما ته اختیار راکړه چې زه ترنه خپل خواهش پوره کړم وغلقت الابواب او دې بند کړلو الابواب دروازو ټولو لره وقالت او ویل هیت لک هلم اله شعبه نو دا چې کم دی نو ګویا کې د جلتۍ چې کم دی نو ګویا کې مطالبه یې ترنه وکړله اله شعبه زر چې کم دی نو ګویا کې دا ګناه وکړه قال نو وویل یوسف علیه السلام معاذ الله اعوذ بالله زه پناه غواړم په الله سره په لویه مورچه کې ځان بندوي یوسف علیه السلام ځکه د الله نه لویه مورچه بله په دنیا کې نشته دی د حفاظت ښه نو معاذ الله زه پناه غواړم په الله رب العالمین سره انه ربي دا د دې کور مالک ربي سیدي اخو زما نایک دی زه به د هغه سره چې کم دی نو د هغه د بیبي سره به زه خیانت کومه د دې نه لویه بې پښتو خبره به صحیح چې چا زما سره ښېګړه کړې ده زه به د هغه د بیبي په عزت باندې لاس اوچتومه دا څنګه کېدلی شي انه ربي احسن مثوای او د ښایسته کړی دی مثوایه ټکانې زما لره وسانې زما لره دومره ښکلې د وسانې بندوبست یې راله کړی دی په ما احسانات دي انه لا يفلح الظالمون او بېشکه شان د خبرې دا دی نه کامیابیږي الظالمون الخائنون خیانت کوونکي خیانتګر چې د خپلو نایکانو سره د احسان باوجود څوک خیانت کوي او د هغې د عزت نه پرده اوچتوي دا خلق ګورې چېرته نه کامیابیږي ولقد همت به او په تحقیق سره دې اراده وکړله په یوسف علیه السلام باندې الزنا د ګناه دې زلیخې چې کم دی نو ګویا کې اراده وکړله ښه عزم مصمم یې وکړو وهم بها مفسرینو لیکلي لفظ د هم دا چې کم دی نو په معنا د ارادې سره استعمالیږي اراده دا اختیاري هم کېدلی شي او غیر اختیاري هم کېدلی شي لکه په روژه کې د سړي کله کله دا زړه د اوبو څښلو ته وشي که نه خو په دغه غیر اختیاري اراده باندې مواخذه نشته دی نه په دې باندې چې کم دی نو ګناه شته دی او نه په دې باندې روژه ماتیږي تاسو په دې مسله باندې ورسېدلی نو اراده اختیاري هم کېدلی شي او غیر اختیاري هم کېدلی شي دا آیت کریمه چې تاسو ترجمه اسانوي د ټولو نه اسانه ترجمه د دې هم دقه ده ولقد همت به او په تحقیق سره دې زلیخې اراده وکړله اختیاري اراده د زنا یې وکړله اختیاري په یوسف علیه السلام باندې وهم بها او غیر اختیاري چې په هغې باندې مواخذه نشته دی یوسف علیه السلام په زړه کې هم دا خبره راتېره شوله او لولا ان رأى برهان ربه او کو چرته نه وې لیدلې یوسف علیه السلام دلیل د رب خپل برهان د رب خپل یوسف علیه السلام ته په دې کمره کې الله رب العالمین په چت کې صورت ته یعقوب علیه السلام راوړاندې کو او هغه داسې ګوته چې کم دی نو په دې غاښونو کې کېښودلې ده د حیرت په نظر باندې یوسف علیه السلام ته ګوري پلار یې ورته رایاد شو او دا خو چې کم دی نو گویا کې په غیبي چې کم دی نو دغه باندې ورته الله رب العالمین دغه دا ورته چې کم دی نو اشاره یې ورته وښودله پلار خفه کېږي پلار خو زه منع کړی وم د دې کار نه د ګناه نه یې زه منع کړی وم پلار مې نبي دی د نبي زوی به دا چل کوي تاسو پوه شولې په خبره باندې یا
بل چې کم دی نو ګویا کې علما ویلي دي دغه ځای کې بت پروت و، ځکه دا خو بت پرست خلق و، نو دې زلیخې په هغې باندې پرده واچوله. نو یوسف علیه السلام ورته وویل دا دې پې ولې پرده واچول؟ وی شرم راځي. ښه نو د ده نه شرمېږي او د هغې الله نه چې هغه د هغه نه ته په هېڅ صورت کې نشي پناه کېدلی، د هغې الله نه حیا نه درځي. نو دا برهان د رب خپل و. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ یا چې کم دی نو ګویا کې غیبي طور ورته الله رب العالمین په چت کې دا خبره ښکاره کړه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. دې ته مه نږدې کېږه، دا خو خبره نه ده. بهر حال ارس برهان چې الله رب العالمین ورته وښودلو، او کو چرته د الله د طرف نه دا برهان نه وي نو لجامعها، نو خامخا بیا به چې کم دی نو دی واقع شوی و په دې باندې، خو د الله رب العالمین د طرف نه برهان چې کم دی نو په نظر باندې راغی. نو کذلک لنصرف عنه السوء والفحشاء، نو دقه رنګې رأیناه البرهان، کذلک دقه رنګې مونږ ورته دا دلیل وښودلو د څه دپاره؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء، د دې دپاره چې مونږ واړو د یوسف علیه السلام نه دا بدی یعنې دا زنا والفحشاء او دا بې حیایي، دا تر نه مونږ چې کم دی نو ګویا کې واړو. انه من عبادنا المخلصین، بېشکه دی دی زمونږ د هغې بندګانو نه کوم چې خالص کړی شوي دي. واستبق الباب، او دې دواړو منډه کړله دروازې طرف ته، یوسف علیه السلام مخکې او دا ورپسې. یوسف علیه السلام د دې عمل نه تیښته کوي او دا اصرار کوي، دی راټینګوي. نو وقدت قمیصه من دبر، او وشقت قمیصه، او دی اوشلو قمیص د یوسف علیه السلام لره من دبر شا طرف نه، دی دا کمیس راکاږو، هغه مخې ته زور کو، نو چې ته مخکې زور کوې او ستا نه شاته څوک کمیس راکاږي نو خو خوشلیږي. نو والف یا سیدها، اوس یو دروازې له بتلو او به امر خداوندي او په قدرت خداوندي سره به هغه تعالی چې کم دی نو په خپله خود به خود کولاوېده، او یوسف علیه السلام به د هغې کمرې نه وتو بل حال ته، هغه به کولاوېدو بل حال ته، چې اخري ته کله ور ورسېدل دواړه په منډه بهر ووتل، او چې کم دی نو ګویا کې عزیز مصر هلته ولاړ دی. والف یا سیدها، نو دی دواړو وموندلو هغه نایک خپل د ښځې خپل خاوند او یوسف علیه السلام چې کم دی نو ګویا کې هغه خپل مالک، هغه دواړه هغه ولیدلو لدل باب د دروازې سره. قالت دی وویل، اوس ښځه خو مکرجنه ده، نو دا پې مخکې شوله او د خپل خاوند ته وایي چې دې هلک چې کم دی نو زما نه اراده د ګناه وکړله، نو وایي ورته ما جزاء من اراد باهلک سوءا، څه د سزا د هغه چا چې هغه اراده وکړي په اهل ستا باندې، په بیبي ستا باندې سوءا د ګناه، الا ان یسجن، مګر دا چې دی قید کړلی شي. سجن چا ته ویلی کېږي؟ دا چې کم دی نو جیل ته ویلی کېږي. ښه نو ان یسجن چې دی قید کړلی شي، جیل کړلی شي، او عذاب علیم، یا عذاب دردناک دی، دقسې سزا ورله ورکړه، ورپسې جلاد راوغواړه. قال نو وویل یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي، دې چې کم دی نو زما نه مطالبه وکړله زما د نفس په باره کې. دې نه دا معلومه شوله کوم ځای کې چې ستا دپاره ستا د براعت اظهار ضروري وي، نو هلته د خپل پاکدامنۍ اظهار کوئ، دلیل ورسره هم چې کم دی نو ګویا کې څه کوئ دا ورسره پیش کوئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د خپلې بیبي سره ولاړ دی، او یو صحابي په لاره باندې تیریږي، نبی علیه السلام مبارک چې اینې چې دی د خپلې بیبي سره خبرې کوي، نو هغه لږ داسې قدمونه چاقوي. ښه نو نبی علیه السلام پې پوه شو، نو ورته وي دا زما بیبي د فلانکۍ ده، نو هغه ورته وي د الله حبیبه ستاسو په حق کې به مونږ څه بدګماني وکړلی شو. تاسو پوه شولې؟ نو خپله پاکي په بعضې اوقاتو کې په خپله باندې بیانول چې په کوم ځای کې ضروري وي دا پکار وي. قال وویل یوسف علیه السلام هي راودتني، دې زما نه مطالبه کړې وه عن نفسي د نفس زما، وشهد شاهد من اهلها، اوس ګواهي به پې څوک کوي؟ دواړه دعویدار شو، ښځې وې، یوسف علیه السلام رانه د غلطۍ مطالبه وکړله، یوسف علیه السلام ورته وویل چې نه دې زما نه مطالبه کوله. دقه وخت کې الله رب العالمین د یوسف علیه السلام په زړه کې ورواچوله. نو دې عزیز مصر ته وایي وایي دا په زانګو کې چې کم پروت ماشوم دی، زما په پاکدامنۍ باندې به الله رب العالمین دې ګویا کړي. او کله کله الله رب العالمین د پاکو خلقو د پاکۍ بیانولو دپاره د غیږې او د زانګو ماشوم هم چې کم دی نو ګویا کې څه کوي؟ دا ګویا کوي. لکه عیسی علیه السلام په مور باندې چې کله تهمت ولګېدلو، نو په زانګو کې عیسی علیه السلام چې کم دی نو ګویا کې الله ګویا کو، قال انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا
بوالدتي. تاسو پوه شئ په خبره باندې. دقه رنګ چې کم دی نو گویا کې جریج عابد د صحیح مسلم شریف روایت ته چې په هغه باندې کله تهمت ولګېدو نو هغه وویل وی د دې ښځې د غېږې دا بچی به په خپله ګواهي ورکي. خلق ورته وي د غېږې بچی خبرې کولی شي، د ورته وي تاسو یې راولئ الله به یې ګویا کي. هغه د بې واده کړي د ناواده کړي ښځې چې کوم ماشوم شوی او تهمت یې په ده باندې و، هغه ته جریج وویل وی ته د چا نه پیدا یې؟ زما نه پیدا یې؟ هغه ورته وی نه، د هغې پورې عبادت خانې نه یو شپونکی راکوز شوی او زما د مور سره یې ګناه کړی و او زه د هغه نه را پیدا یم. نو الله رب العالمین د هغې نیک انسان پاکي دا چې کوم دی نو د غېږې په یو ماشوم باندې څه کړله؟ دا ښکاره کړله. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو کله کله داسې کیږي. نو وشهد شاهد من اهلها، گواهی وکړله یو گواهی کوونکي من اهلها د اهل د دې نه د دې زلیخې. نو صاحب د جلالین لیکي هو ابن عمها من اهلها، دا د دې خپل سکه چې کم دی نو ګویا کې د تره زوی و. هلته په زانګو کې پروت په یو کور کې پاتې کېدل، کله کله ترونه په یو کور کې پاتې کېږي. نو د هغې هغه ماشوم چې کم دی نو د تره زوی کچ ماشوم دا دقلته چې کم دی نو ګویا کې و او هغه گواهی ورکړله او گواهی یې داسې بلیغه گواهی ورکړله. دا یې ونه ویل چې دا دغه چې کم دی نو ګویا کې دا زلیخه قصورواره ده او د یوسف علیه السلام پاک دی. ولې؟ ځکه په دې کې بیا داسې امکان کېدلی شو چېرې کېدی شي داسې سحر او څه د جادو او څه د دغه اثر وي، څه خبره تره داسې راغلي وي. نه، فارموله یې ورته پیش کړله او څه یې ورته ووي ان کان قمیصه کو چېرته وي قمیص د یوسف علیه السلام قد من قبل شق من قبل دا شلولی شوی وي من قبل د وړاندې طرف نه. فصدقت، نو بیا د دې ښځې دا دعوه رښتونې ده. وهو من الکاذبین، او دا یوسف علیه السلام د دروغجنو نه دی. نو بیا به دا مطلب وي چې دی یوسف علیه السلام مطالبه کوله او دی ورله دا لمن ښکته کوله، نو په دې کې چې کم دی نو ګویا کې د ده دا لمن شلېدلې ده، نو بیا دا ګناهګار یوسف علیه السلام دی. وان کان قمیصه قد من دبر، او که چېرته وي قمیص د یوسف علیه السلام شلېدلی شوی د شا طرف نه، نو بیا مطلب دا دی چې دی تښتېدو دی د شا طرف نه راکاږو. نو فکذبت، نو دا زلیخه دا دروغجنه ده. وهو من الصادقین، او دا یوسف علیه السلام د رښتونو نه دی. فلما رأى قمیصه، پس هر کله چې د اولیدلو قمیص د عزیز مصر دا یوسف علیه السلام دا قمیص یې ولیدلو قد من دبر چې دا شلولی شوی و د شا طرف نه، نو قال ویل انه من کیدکن، بېشکه شان د خبرې دا دی دا چې کم دی نو ګویا کې ستاسو مکر دی، دا د ښځو چې کم دی نو ګویا کې تدبیر او منصوبه د پته ورته ولګېدله چې ښځه مې قصورواره ده. نو مخامخ ورته نه وي ښه، ځکه کله کله چې کم دی نو دا غټ خلک د ښځو نه یریږي که نه؟ هر سړی ته نن یریږي. ته یې هم رازغلولی راته ښکاري. ته چې هر سړی یریږي نو ته په سړو کې نه یې. وروسته بیا خبرې کو انه من کیدکن، دا ستاسو د ټولو چې کم دی نو مکر دی. ان کیدکن عظیم، او بېشکه ستاسو د ټولو مکر دا ډېر زیات لوی دی. نو بعضې مفسرینو لیکلي دي چې ګوره د شیطان د مکر په باره کې ویلي شوي دي چې ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان مکر چې کم دی نو هغه کمزوری دی، او د زنانو مکر پې ګوره زورور دی، ځکه ورته وایي چې ان کیدکن عظیم، ستاسو دا تدبیر ډېر خطرناک دی. یا یوسف عزیز مصر، یوسف علیه السلام ته مخاطب شو. بس ته نه قلار شه، دا خبره پرېږدوئ په دې ځای باندې، ځکه دا خبره بار خورېږي، په دې سره زما بېعزتي کېږي. نو یا یوسف علیه السلام اعرض عن هذا، نو ته مخ واړوه د دې خبرې نه، بس د دې نه نور قلار شئ ښه، دا قصه نوره پرېږدوئ په دې ځای باندې دفن. واستغفري لذنبک، او ته بخشش وغواړه ای ښځې د هغې خپلې ګناه دپاره غلطي تا کړې ده ښه، خو ته چې کم دی نو ګویا کې معافي وغواړه. انک کنت من الخاطئین، بېشکه ته یې ای ښځې د هغې خطاکارو نه. بس دی. صدق الله العظیم وصدق رسول. سبحانك اللهم سعودي عرب کې زموږ جبردوی او کلک اکسیجن کړی او پکې شوی دی، د هغې لپاره دعا درخواست کړی دی. الله شفای نصیب خپل کور دی، خپل مور او پلار او خپلو بچو ته الله صحت او عافیت سره ورسېره نصیب. رب کریمه زموږ چې څومره مسافر دي الله په سعودي عرب کې دي، په ملیشیا کې دي، په
کورنۍ کې دي، په عمان او په مسقط او په دوبۍ او په لویه دنیا د خپلې ملکونو کې پراته دي. الله د ټولو مسافرو په حال باندې رحم وکړي. خپلو کورونو ته الله په خیر او په عافیت سره او په خوشحاله زندګۍ او په رزق حلال سره ورپسې نصیب کړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه